أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومن أظلم أو سوق دلوي ظالم ممن دعا چانا افترا علی الله چې دی جوړ کی په الله تعالی باندې کذبا درو او کذب بآیاته یا دی دروجن اگړي آیتونو د هغه لره انه بیشک شانداده لا یفلح الظالمون نبا کامیابیږي ظالمان. ویوم نحشرهم جميعا او په هغه ورځ چې موږ به جمع کوو دې ټولو لره ثم نقولو بیا به موږ وایو للذین اشرکوا هغه کسانو ته چې شرک یې کړی این شرکاؤکم کوم ځای دي شریکان ستاسو الذین هغه شریکان کنتم تزعمون چې تاسو به ګمان کولو ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوی ازمائش ددی الا مگر اندا خبر قالو چی دی بوائی والله ربنا قسم دے پا اللہ تعالی چی رب زمونگ دے ما کننا مشرکین نو منگا شرک انکی انظر اگورا کیف کذبو علی انفسهم سرنگی دی دروغوی پخپلو زانونو باندی ودل عنهم او رکشد دینا ماها معبودان کانو یفترون چی دی و دروغ تنل. پدی آیتونو کی بیان دی چی دا قیامت پر ورځ باندې با اللہ تعالی تمام مشرکانو او دا دی تمام معبودان ټول ریوزی بکی جمع بکی او بیا به الله تعالی دا مشرکان نه تپوس وکي چې وایي زما هغه شریکان کم دي چې دنیا کې تاسو ما سره شریکان جوړ کړیو او تاسو دا ګمان کو دا داوم کوله چې دا الله تعالی سره شریک دی او برخي والا دی او ایسی والا دی نه کم دی میدان کې راولې دیو په دا ورځ باندې انکار وکي چې موږ هډو شرک کړی نه په دنیا کې امون هتا سره څوک شریک جوړ کړي نه دي. الله تعالی وردی په خلو باندې مهرونه ولګي د کدیو په خله باندې انکارو کې دروغ به وي. الله تعالی وردی خلی بند کی او د دې د لاسونو او خپې او د اندامونو په خپل گواهی وکي چې دې کم کم ګناهونه کړو کم شرک او سیسې کړی دي دا ای بیان به د اندامونو او د جسم په خپل وکي. نو د آیتونو کې تنبیه او خبرداري ده چې د قیامت پر ورځ بیا انکار کوي او بیا ملامت نو اوس د شرک نه توبه وباسي ژوند لاشته دی زندگی لاشته ایمان روړې توبه وباسي سبا قیامت کې بساو دا حال وي. ومن ازلم ممن افترا وسوق د لوی ظالم ممن دها چانا افترا علی الله کذبا د دې آیت تعلق او د مخکیات الذين خسروا سره دی الته دا بیانو چې کوم خلکو خساره وکړه نقصان وکړو استعداد او لیاقت او قوت په خپل ضایع کو چا يهودو وي د يهودو په شان د مشرکانو دي د مکه د مشرکانو کافرانو پدې د الله تعالی څومره لوی احسان وشو چې الله تعالی اخرنی نبی پدې کې رولېګو او د دې مه ته رولېګو او د دې په زندګۍ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بل ځای کې مراتلی شو په مکه مکرمه کې نبی علیہ السلام رولېګو دی په خپل سترګو باندې ولیدو دا څومره لوی اعزاز دی د مکې والو د پاره او څومره لوی شرف دی.
خو دی ګوره د نبی علیه الصلاة والسلام هېڅ قدر ونه کو، څومره لوی موقع دی ضایع کړه، څومره لوی نعمت دی ضایع کو، ناشکري وکړه. نو دلته کې وایي چې الذین خسروا کې دا مشرکان هم داخل دي چې دی د نبی علیه الصلاة والسلام ونته کې لوی نعمت او لویه موقع هغه دی ضایع کړه او چانس یې مس کو. نو ومن ازلمو او څوک د لوی ظالمو، دا د عربۍ یو محاوره ده، یعنی د دین لوی ظالم څوک نشته دی. دا د آیت کې چا بیان دی د دین لوی ظالم بل څوک هم نشته. که یو انسان په دنیا کې لوی ظالم لیدل غواړي نو هغه دا خلک دي چې کوم د آیت کې بیانېږي. هسې ظلم هم نه خو عام ظلم هم نه خو عام ظالم هم الله ته نه دی خوښو. الله تعالی ما په خپله ظلم په ځان حرام کړی دی، انی حرمت الظلم علی نفسی. الله تعالی فرمای ما خپل په ځان باندې ظلم حرام کړی دی، زه خپل ظلم نه کوم. نو لہذا فلا تظالموا، الله تعالی فرمای تاسو په یو بل ظلم مکوئ. ظلم اسم نه دی خو بلکې شریعت خو سکه عام د دنیا قانون هم دا دی. اهل باطل وی چې ظلم نه پکارو، دا ظلم قبیح دی. که دنیا ته اسلام نه وی راغلی او پیغمبر نه وی راغلی، اس یو کتاب دنیا ته نه وی راغلی، نو اسم د انسان الله تعالی چې دا کم عقل او بصیرت ورکړی دی، نو دی د خپل عقل او د بصیرت نم دا مسله ثابتولی شي چې ظلم نه پکارو. دا ظلم قبیح لعینه دی، د دې په ذات کې قبح پرته ده. شریعت هم وایي چې ظلم مه کوئ، الله هم وایي ظلم مه کوئ، پیغمبر هم وایي ظلم مه کوئ. نو عام ظلم هم نه پکارو. بیا د دین لوی ظالمو د آیت کې وی عام ظلم نه یادي، وی لوی ظالم تاسو چې ته لیدلی دی نو هغه څوک دی؟ هغه انسان دی چې کوم انسان کې دا خبره وي چې افترا علی الله کذبا، چې په الله باندې دروغ وتړي. ممن د هغه چا نه افترا چې دی وتړي علی الله کذبا، په الله تعالی باندې دروغ. په خپل ځانم دروغ نه ویل پکارو، د خپل خبرې هم دروغ نه ویل پکارو، په یو عام انسان هم دروغ نه ویل پکارو، بیا راشه په الله تعالی باندې دروغ ویلو. دومره لوی جرأت انسان وکړي چې په الله باندې دروغ وتړي. نو علی الله کذبا چې وتړي په الله تعالی باندې دروغ ولره. په الله باندې دروغ څه دي؟ دا دی چې کوم شرک دی د شرک نسبت الله تعالی ته کو، یا دی حکم مونږ ته الله کړی دی. بخاری کې روایت دی، نبی علیہ السلام ابو داود شریف کې دا روایت دی، نبی علیہ السلام چې کله خانه کعبه ته دننه ورغی نو د خانه کعبه په دیوالونو باندې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام تصویران کافرانو جوړ کړي او د هغوی په لاس کې غشي وو، یعنې استقسام بالازلامو، د کافرانو په غشو باندې فالونه اچولو او جوارې به کولی. نو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په لاس کې هم غشي وو. نو نبی علیه السلام وی لعنت دی په دې خلکو باندې چې دی ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په لاس کې غشي دی له ورکړو. حالانکه دا کار د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام کړی نه دی، ځکه د غشو دا ابتدا خو د دې په مشرانو کې عمر ابن لوحی کړی وه. عمر ابن لوحی خو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام نه سوه کاله وروسته راغلی دی. نو دا ابتدا خو عمر ابن لوحی کړې ده. دا ردی یو کافر او د مکی والو دا بت پرستی مغه شروع کړو. دا چې کوم حیوانات څلور قسمه تیر شي مخکې صورت کې بحیره او صایبه او وسیله او حامو، دام د عمر ابن لوحی شروع کړو. هغه چې نبی علیہ السلام ویلو چې ما عمر ابن لوحی رضی الله عنه په جهنم کې ولیدو چې دا کلمې ته بار ته راوتې ردی ته نه تاویږي. نو دا کار د شروع کړی دی او دې کافرانو د دې استقسام بالازلام نسبت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته کولو. نو هغوی دا کار کوم ځای کړی دی. نبی علیہ السلام په دې خبره دې ته خیرې وکړې او لعنت یې وویې چې ګوره ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دا کار د سره کړی نه دی او دې نسبت هغوی ته کړي چې دا کار ګویا کې هغوی کړی دی. شرک ترغیب خو الله تعالی د سره ورکړی نه دی او نه چې دا خبره کړې ده او دی بر دې شرک نسبت الله تعالی ته کو. نو ځکه وایي چې دین لوی ظالم بل څوک کیدی شي چې په الله دروغ وتړي. بل دا یو انسان هسې چې دا خبره وکړي د الله شریک دی
نو دا ته په الله تعالی سره څونه لوی دروغ په الله تعالی وایي چې الله تعالی د ما شریک نشته، حصه‌دار نشته، او ته ویلې دا د الله تعالی شریک او حصه‌دار دی. او کذب بآیاته، دا او په عربی کې د تنویع د پر راځي، یعنی په دو خبرو کې یو خبره همها ده، یا دا خبره او یا دا خبره. نو او کذب بآیاته یا دی تکذیب کې، تکذیب لیکي نسبت کولو، نو کذب دی نسبت د دروغو کې بآیاته د آیاتونو د الله تعالی ته، چې د الله د آیاتونو دا دروغ دي، وی دا د الله کلام نه دی، دا نبی علیہ السلام چې سوي دا وینا، وی دا د الله تعالی کلام نه، نبی علیہ السلام جوړ کړی دی. نو د الله آیاتونو ته د دروغ نسبت کولو. قرآن وی په دې دوه خبرو کې یو خبره چې چا کی یا شرکو کی او یا د الله د آیاتونو ته دروغجن وي، وی د دین لوی ظالم بل څوک نشته دی. دا یو خبرم د لوی ظلم ده. ابن عاشور لیکي چې لا چا کې ډېرې خبرې جمع شي یا بسونه لوی ظالمي، چې انسان انکار وکړي د پیغمبر نه، د قرآن نه انکار وکړي، د شریعت نه انکار وکړي، پیغمبر پورې تکذیب استهزاء وکړي، ټوکې ټکالې وکړي، د الله توحید هم نه مني او نورم ګناهونه کوي، د ده نه به لوی ظالم بل لا څوک وي. انه لا یفلح الظالمون، بېشکه شان دا دی، دا هو ضمیر شان دی، لا یفلح الظالمون، نه به کامیابیږي ظالمانو، ظالم به نه کامیابیږي. او انه لا یفلح الظالمون وی خبر عام کړه، نه به دنیا کې کامیابیږي نه به آخرت کې کامیابیږي. انه لا یفلح الظالمون، نه به کامیابیږي ظالمان خلکو چې کم خلک الله سره شریکان جوړي. شریک ویل کېږي حصه‌دار ته او برخې والا ته، پارټنر ته ویل کېږي. الله سره په څه قسمه شرک کول، او که د الله په ذات کې وي او که صفاتو کې وي، دا ظالم دی. ویوم نحشرهم جمیعا، او په هغه ورځ به دوی څنګه کامیاب شي؟ دی دنیا کې نشي کامیاب دي، نو په آخرت کې به څه کامیاب شي؟ ویوم نحشرهم جمیعا، او په هغه ورځ چې موږ به راجمع کوو دي جمیعا ټولو. حشر جمع کولو ته وي او نشر خورولو ته وي. خلک حشر او نشر، نشر معنی خورولو او حشر معنی جمع کولو. د نبی علیہ السلام یو نوم دی حاشر، دا د نبی علیہ السلام نوم دی. حاشر ورته ځکه وي چې په نبی علیہ السلام به دا تمام انسانان را جمع کیږي. نبی علیہ السلام آخرنی نبی دی، د ده نه بعد نور امتونه او نور کتابونه او نور انبیا نشته دی، دا آخري نبی دی. د ده نه بعد الله تعالی دا ټول خلق بیا را جمع کړي د قیامت پر ورځ باندې. یوم نحشرهم جمیعا، په هغه ورځ چې موږ به را جمع کوو دي او جمیعا ټولو. جمیعانې ځکه وایي چې دا مشرکان او د دې معبودانو دا ټول به موږ را جمع کوو په یو میدان کې، د محشر په میدان کې. محشر ته محشر ولې وي؟ محشر د جمع کېدو ځای ته وایي. په دغه میدان کې به هم دا خلک را جمع کېږي، ځکه ورته محشر ویل کېږي. ثم نقولو، چې کله موږ دا ټول خلک را جمع کړو، د الله تعالی به ډېر لوی غضب او جلال وي په دې مشرکانو، په دې کافرانو باندې، او په دې متکبرو خلکو به د الله تعالی ډېر لوی جلالي. د الله تعالی غصه په دې باندې چې الله تعالی بیا کله وغواړي. ثم نقولو، دا ثم په عربی کې د تراخی د پاره راځي، یعنی د رستوالي د پاره. چې کله الله تعالی دی په دا میدان کې راجمع کی، نو راجمع کېدو سره به اعلان نه کی چې راولې هغه مشرکان، راولې هغه معبودان، راولې شابه. د الله تعالی جلال به غضب به څومره زمانه بعد به الله تعالی به دې سره خبرې کی او کلام وکړي. نو ثم نکو، بیا به مونږ وایو، یعنی څه زمانه بعد به وایو. او دی به دومره انتظار وکړي دا کافرانو مشرکانو چې دی به تنګ شي. نو دی به وایي چې هر څه فیصله کېږي ودې شي، خو د دې نه دې مونږ خلاص کړي اوسو. ځکه چې مجرم ته مجرم جرم کړي او هغه ته پته ده چې ما ته به سزا اورول کېږي، لیکن سزا ورته نه اوري، انتظار کی. نو دې ورځې ما پانسي کې خو زر راته فیصله وروي چې خلاص شم، یو طرف ته شم. ځکه د سزا نه دا انتظار ډېر خطرناک دی. سزا خدا چې سړی وسوخرم چې تیر شم تینا، لیکن دا انتظار چې دا ډیر ګرانی.
ثم نقول بیا به موږ ته مونږ وایو دی به تنګ شي دا مشرکان او کافرانو او دی به چې د مبارک ارس فیصله کیږي هغه دی وشي خو چې د میدان نه مونږ خلاص شو روایتو کې راځي 50,000 کاله او بل روایت کې 1000 کاله راغلي دي او دا قرآن کې د دې خبرې ذکر دی چې د قیامت یو ورځ کې راغله د 1000 کالو برابر ده او بل ځای کې 50,000 کاله راغلي دي نو ورځ خو یو ده 1000 کاله دي او کنه 50,000 کاله دي جواب دار تطبیق دار ناشنا سخت ورځ ده په چا به دا ورځ د 50,000 کالو برابري په چا به د 1000 کالو برابري او په چا به د 2 رکعاتو نفلو برابري په چا به د سحر د سنتو برابري په چا د مازیګر او د ماښام منځ کې برابري ایمان والا به خوشحاله وي ایوانه به مختصر لګي او چې کم کافران خلک پای به دومره اوږده شي چې به د 50,000 کالو برابر شي او دنیا کې موږ د دې مشاهده کو یو انسان بیماری تکلیف کې وي یو شپه وي په هغه د 100 کالو برابر شي او دا به کله سبا کېږي به او بل انسان چې کله آرام او راحت کې وي او بېغمه ودی او چې څنګه وده شي بیا سار شي په بیا سار شو یو پکې په ډډه مو نړېدم دا په دنیا کې هم داسې ده د تکلیف او د مشقت او دارنګې د ازمایش په بیا ډېر زیات اوږده ځکه وایي که نه چې سنة الوصال سنتونو وي د ملاقات یو کال دا یو لمحه د ملاقات او چې اگر محبوب سره ملاویږي نو سنة الوصال سنتونو سنتون اونگ توی پرکالی توی یو کال د ملاقات خپل محبوب سره یو لمحه پشان تیر شي او دارنګي سنت الفراق سنتونو او د جدای یو لمحه د یو کال عمر وګد شي دا دنیا کې امداسي وي دلته کې وی الله موږ ته بیا وایو للذین کسانو ته اشرکو چې دې شرک کړو مشرکین باندې بد الله تعالی غضب او خفقان بوي این شرکاؤکم کم دی شریکان ستاسو هغه شریکان کم دي دانوی چې زما شریکان کم دي د الله شریکان هو د سره شته نه خو دا تاسو چې دنیا کې دا دعوی کولې چې دا د الله تعالی ملګری دي او شریکان دي هغه کم دي ماته یو هیوس کنه دا این په عربی کې عام طور د ځای د مکان معنی باندې راځي ته چاته این بیتو کا ستا کور کم ځای کې دی چې کور ستای نو هغه نه به ته تپوس کې ستا کور کم ځای دی این کله په دې معنا هم راځي او این کله د هغه مکان په معنا هم راځي چې مکان ور سره ستای نه ستانو سره چې ته ځای شته ته ستا ځای کم دی هغه پورې ته خندا کوي چې ستا ځای کم دی دا کم دی شریکان د الله تعالی کم دی او دې شریکان کم دی خدا این شرکاؤکم ما یکنه زما شریکان کم دی این شرکاؤکم الذین کم دی شریکان ستاسو هغه کنتم تزعمون چې تاسو به ګمان کولو تزعمون یې وی او تقولون یې نه وی ځان پاروي کې او داسې معنا باندې راځي یعنی چې کې د دروغ او میلان وي یو داسې خبره داسې دعوا چې کې دروغ وي یعنی دروغ طرف ته مایل وي ایت ځام وی لیکيږي یا دا چې خطا وي غلطه خبره وي ایر پر ځام راځي یا ځان د داسې خبرې د پر راځي چې هغه چې دا خبره سوکي کنه ادمر عجیب او غریب خبرو کې چې ته اړو معنی نه نتا باندې یو قسم تهمت لکه دا تل سوي دا خبرم کې دي شي تزعمون کې دا معنی وي مطلب حق خبرې د پر تزعمون ناراضي حق خبره رښتینی خبره واقعي مطابق خبرې د پر تزعمون ناراضي نو کنتم تزعمون چې تاسو به دروغ ویلو تاسو به ګمان کولو یعنی دا خو یقیني خبر نه تاسو به کوله ناکم دي هغه شریکانو دی آیت کې راغلی چې ثم نقول للذین اشرکوا مونږ به ووایو مشرکانو ته آیا الله تعالی به د مشرکانو سره خبرې کوي ولې سو حالانکې الله تعالی خو به دې سره خبرې نه کوي کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون دی خو به د الله تعالی نه په پردو کې وي دی خو به الله تعالی سره خبرې نشي کولی جواب دارې چې الله تعالی به سره د فرشتو په واسطې سره خبرې کوي فرشتي به دا بیان دي تکي چې الله تعالی دا سوایي او یادا چې الله تعالی به دې سره خبرې کوي خبرې په دوه قسم دي یو چا سره د نرمۍ خبرې کول او د مینې د محبت خبرې کول داغه ته عزت ورکول دي الله تعالی به دې سره د غضب خبرې کوي
د مینې او د محبت او د شفقت خبرې به ورسره نه کوي، نو دا کلام به وي خو د زجر به وي او د زورنې به وي. چې کوم ځای کې راځي چې الله به دې سره خبرې نه کوي، نه به د مینې او د محبت او د شفقت او د مهربانۍ خبرې به ورسره نه کوي، او د غضب او د زورنې خبرې خو به ورسره کوي. ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوي ثم لم تكن بیا بنوي فتنتهم. فتنه اصل کې ازمایش توي، امتحان توي، نو بیا بنوي امتحان د دې دام د دې امتحان دی چې دنیا کې شرک کړي دي، ګناونه کړي دي او موقع باندې موجود شو، په کار خو دی چې دې صفا خبرو کی او حقیقت بیان کی، یا موږ غلطي شوې ده یا موږ دا کار کړی یا داسې وي. دا امتحان زیبوي دیو دلته کې دروغ شروع کی، دنیا کې هم دروغ وي، دلته هم دروغ وي چې موږ هړو شرک کړي نه لري، دلته مکمل انکار وکړي موږ شرک نه لري کړی، نو دا عین د امتحان په موقع باندې هم دې دروغ شروع کی. ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوي امتحان د دې ازمایش ته دی، یا فتنه په معنی جواب، بیا بنوي جواب د دې امتحان کې عام طور انسان جواب ورکینو، ستانه سوال شو ته به جواب ورکې، نو ځکه د فتنتهم معنی جواب هم دی. او فتنه په معنی د عذر سره راځي، او فتنه په معنی د استراب سره. استراب نه مراد بے چینه ته وي، چې داسې خبرو کې چې خلک حیرانه کی، خپل هم حیرانه، خلک هم حیرانه کی، ټول عمر شرک کړي ویل ته ماړو شرک کړي نه لري، داسې دروغ به وي. الا ان قالوا مگر دا چې دی به وایي والله ربنا، قسم به خوري په الله تعالی باندې، قسم دی په الله تعالی چې رب زمونږ دی، ما كنا مشرکین، نو مونږ شرک کوونکي، مونږ هر دنیا کې شرک کړي نه لري. دا شرک نه به مکمل انکار وکړي، نو دلته به مکمل کلیر کټ جواب ورکړي چې مونږ هر شرک کړي نه لري، حالانکه دی خو شرک کړي دی. نو په دې باندې یو اشکال لازم، قرآن کریم یو ځای کې ولا یکتمون الله حدیثا، دی به د الله تعالی نه یو خبر نشي پټولی، یعنی دی به بیان کی حق خبر او بیانی د قیامت پر ورځ باندې. او دلته کې چې مونږ اړو شرک کړي نه لري، د شرک خبره پټ کړه. دواړو آیتونو منځ کې په ظاهره کې یو قسم مقابله ده. ابن عاشور لیکلی دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی راغی، هغه ویږي په قرآن کې په لوی په اشکال کې پروت ما، یو ځای قرآن کریم چې ولا یکتمون الله حدیثا، دی به د الله تعالی نه یو خبره نشي پټولی، او دلته کې وی چې والله ربنا ما كنا مشرکین، موږ هو اړو شرک کړي نه لري. دا شرک نه انکار کول دا دی یو خبره پټ کړه کنه، یو ځای کې خبره بنشي پټولی او بل ځای کې رااله چې خبره پټ کړه. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلو چې اصل کې ان الله یغفر لأهل الاخلاص ذنوبهم، الله تعالی به د قیامت پر ورځ چې کوم مؤمنان ګناهګار خلک دای ګناهونه به الله تعالی ته معاف کړي، اعلان به وشي چې ما مؤمنانو ته ګناهونه معاف کړو. دا مشرکان به مولاړي د دې یو بل ته راځي چې مونږه انکار وکړو چې مونږه شرک نه کړی، نور ګناهونه به الله تعالی مونږ ته معاف کړي. د شرک نه به انکار وکړو او نور ګناهونه الله تعالی غوړي ته معاف کړو، مونږ ته معاف کړي. نو دی وای چې والله ربنا ما كنا مشرکین، قسم په خدای کوم شرک کړي دنیا کې، چې الله تعالی وداو مني، او مطلب دا دی چې ګنوم به تونو ګناهونه الله تعالی معاف کړي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایلو چې کله دی دا وی چې والله ربنا ما كنا مشرکین، الله تعالی بردی په خلو باندې مهر لګي، داخلي بوله بند کی، ندی د اندامونه به بیان شروع کی چې موږ شرک هم کړی دی، موږ دام کړی دی، موږ دام کړی دی. دا چې قرآن ولا یکتمون الله حدیثا، د دې بدن به ارث بیان کی، جسم به ارث بیان کی چې دې سم کړی دی، تعارض اډو پاتې نشو. والله ربنا ما كنا مشرکین. او یا مفسرین حضرات وی چې د دې د شرک نه مکمل انکار کی، دا ردی هغه دروغ دی. دروغ ویل د دې داسې عادت جوړ شوی چې دنیا کې هم دروغ وي، د قیامت پر ورځ هم دروغ وي. یا دریم جواب دار چې اصل کې دی به دومره دهشت اغستی وي، دومره یری به اغستی وي چې دا به اډو ته یاد دی چې ګنې موږ دنیا کې شرک کړی دی. دا ډېر یری د لاسه او د ډېر بېچینۍ او د اضطراب د لاسه به دې انکار وکړي چې موږ شرک نه دی کړی. انظر وګوره ته کیف کذبوا علی انفسهم، څرنګه دي دروغ وي په خپلو ځانونو باندې، څومره دروغ وي هلته یې کړی او دلته یې موږ نه دی کړی. وضل عنهم،
او رخص د دینا ما کانو یفترون معبودان چې دی به دروغ تړلو دی خو زموږ د معبودان به زموږ په کار راځي هغه ترېنه رخ شو نو رخ شوي خو نه دي خو مخامخ موجود دي قرآن کریم بل ځای کې احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما کانوا یعبدون دا مشرکان دا ظالمان را جمع کې دي معبودان دي سر جمع کې ملګرین جمع کې معبودان خو مخامخ ولاړي او دلته قرآن وضل عنهم ما کانوا یفترون نو رخ شوي خو نه دي خو مخامخ دي جواب دارې د معبودانو څه فایده ده چې ستا په کار راشي تا خلاص کی دی خو دنیا کې ردی عبادت ځکه کوي دا به زموږ په کار راشي په سخته کې او دا سختې ورځ ده هغې ځان له عاجز او بې بسه دي خبرې نشي کولی د الله تعالی د غضب مخې ته که انسانان او که جنات یې به خبرې هم نشي کولی د دې معبودانو بیا مقصد څه شو فایده څه شوه چې په دغه ورځ ستا په کار رانلو نو ځکه ته تعبیر په ضل عنهم سره وکړو چې ردی دا موجودېدل گویا کې نه موجودېدل دي کدی موجود یو کني موجودو څه فایده رہی خلک وایي کنه داسې زامنو باندې وسکه په داسې ملګرو باندې وسکه چې ستا په کار را نشي مطلب تا سره موجود دی خو په کار دی نه راځي نو فایدې څه شوه نو په نیش باندې حساب دی نو ځکه قرآن کریم وضل عنهم ووی او څوک دی لوی ظالم دا چانه چې د وتړل په الله تعالی باندې دروغ لره یا د دروغجن وګڼو آیتونو د الله تعالی لره بېشکه شان دا دی چې نه کامیابېږي ظالمان او په هغه ورځ باندې چې موږ به جمع کوو دي ټولو لره یا موږ ووایو هغه کسانو ته چې دې شرک کړی و کم دی کې دې شریکان ستاسو هغه چې تاسو به ګمان کولو بیا به نه جواب د دي مګر دا چې دوی به وایي قسم دی په الله تعالی چې رب زمونږ دی نو موږ شرک کوونکي وګوره ته څرنګه دي دروغ وي په خپلو ځانونو باندې او رک شو دي نه معبودان چې دوی به دروغ تړل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ومنهم أو بعض الذين من ها سوق دي يستمع إليك چې دی غوږ دی تا ته وجعلنا على قلوبهم او موږ ګرځولي دي په زړونو د دې باندې اکنة پردې ان یفقهوه دا چې دی پوه نشي په دې قرآن وفي قلوبهم حال دا دی چې په زړونو د دې کې وقرن دروندوالی دی وإن یروا او کچری دی ویني كل آية هر قسم معجزة لا يؤمنوا بها دي ایمان نروڑی پای باندې حتی اذا جاءوك تردی چی دی کل راشی تاتا یجادلونک دی جگڑ کوي تاسرا یقول الذین کفروا وایها کسان چې کفر یې کړی دی ان هذا ند دا قرآن إلا أساطير الأولين مگر کسے د مخکنو خلکو وهم ينهون عنه او دی من کوي خلق د دینا وینأون عنه او دی لری کیږي په خپل د دینا وإن يهلكون او دی نه هلاکوي إلا أنفسهم مگر ځانونه خپل وما يشعرون او دی نه پوهیږي په دې آیتونو کې د یو اشکال جواب دی چې قرآن کریم دومره مؤثر کلام دی تاثیر دی پکې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژبه کې اثر ډیر زیات دی نه آخر دا کافرانو باندې ولی اثر نه کی او د کافرانو ولی ایمان رونړو د مکی خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ځای زندگی تیر کړه دا قرآن کریم دی یو پیرا دو پیری او یو ورځ او دو ورځې نه
دی خو څو کاله دا قرآن کریم واورېدو دی مخې ته نازلېدو نبی علیه الصلاة والسلام دی ته بیان وکړو دی معجزات مو لیدلو آخر څه وجه چې دی ایمان ولې نه راوړي او دا قرآن کریم په دې باندې اثر ولې نه کوي حالانکه قرآن کریم یو معجز کتاب دی اثر کوونکی دی د فصاحت او د بلاغت نه ډک کتاب دی انداز صفا واضح دی ډېر مشکل کتاب نه دی چې انسان په پوهیږي نه د واعظ او نصیحت خبرې پکې ډېرې زیاتې دي او د انسان په اړه باندې اثر کوي نو په دې مکي والو باندې قرآن کریم ولې اثر ونه کو نو قرآن کریم دای جواب کې چې اصل کې د مکي والو قرآن کریم د اورېدو د سره اراده نه راکړي دی قرآن کریم ته په صحیح معنو کې غوږ نه دی ښی دی خو چول راضي نو په دې نیت راضي چې موږ په دې کلام کې څه اشکال او څه کمزوري پیدا کو چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې اعتراض وکړو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام خلاف یو پروپیګنډا وکړو نو له دی خپل ذهن خالقینا نه پکې طلب شته او نه په دې نیت باندې اوري چې دا کلام ټیک دی او کنه دی د کلام خوبو ته نه ګوري دی خو په دې اراده ناستی تا چې ګوري چې د قرآن کریم کې به داسې کومه خبره کمزوري میلو شي چې بس موږ ترې اعتراض مکملو شي نو دی کافرانو مشرکانو کچرې په صحیح معنو کې غوږ کېښودو او د اعتراضاتو نه هټ کرو دی دا وایي چې دا کلام ټیک دی او که نه دی د قرآن کریم په اثر کې او په تاثیر کې څه فرق نشته دی ولې په نورو خلکو اثر کې نو په دې باندې ولې اثر نه کوي کومو خلکو چې ذهن کې اعتراض نشته او ضد او عناد نشته دی نه هو چې څنګه قرآن کریم واورېد نو باندې عمل مو کو اثر مو کو او هغې په جړا شو د هغې سترګې د اوښکو نه ډکې شوې او پای باندې خو دا ویښته راودرېدلو او هغې ایمان راوړه په نبي علیه الصلاة والسلام باندې نو اخر څه چل دی ولې خو چونکې د دې نیت دا نه دی نو الله تعالی چونکې دی ځان مستغني ګڼي د الله د کلام نه نو الله تعالی دی دا قوت او صلاحیت واغستو استعداد واغستو چې کله قوت او استعداد د دین واغستې شو اوس دی پیغمبر ویني لیکن پیغمبر او تر پیغمبر په حیثیت نه ښکاري صرف د عبدالله صاحب د زوی او د عبدالمطلب صاحب د نوسی په حیثیت ورته ښکاري چې دا یو انسان دی لیکن د نبی په حیثیت ورته نه ښکاري قرآن کریم دی اوري او ویني ورته ګوري ورته لیکن دا چې د قرآن کریم په دې باندې اثر نه کوي ځکه چې د اثر دپاره کم استعداد پکار دی او کم صلاحیت پکار دی هغه دې کې نشته دی د دې په غوږونو باندې مهر لګېدو غوږونه بند کړی شو گویا کې اواز اړودن نه ځي نه سترګو باندې پردې راغلې د قرآن کریم حقانیت او صداقت ورته نه ښکاري د اسلام غلبه ورته نه ښکاري معجزات په خپلو سترګو باندې ویني او په خپله مطالبه کې نبی علیه السلام ورته ښي خو دې ته نه ښکاري ځکه چې د دې د سترګو نه هغه درېدو طاقت واغستې شو چې کله انسان یو ګناه کوي او بیا بار بارې کوي او توبه نه وباسي نو بیا الله تعالی په ده باندې داسې عذاب مسلط کړي دا یو عذاب وي چې انسان ته بیا ګناه نه ښکاري بیا د هغه د سترګو نه الله تعالی طاقت والي عقل ته نه الله تعالی والي بیا د پیغمبر پورې مذاق کړي او ټوکې ټکالې کړي او د الله د کتاب پورې ټوکې ټکالې او مذاق کړي نو د آیت کې دا جواب دی چې الله تعالی د دې په زړونو باندې پردې اچولي دي او دارنګه د دې په غوږونو باندې دروندوالی دی نو ځکه دې خبره ذهن اړه ته نه کوزېږي چې د دې زړونه پردو کې پټ دي ومنهم من یستمع الیک او بعضې دینه هغه څوک دي چې غوږ دي تا ته استماع په عربۍ کې غوږ کېښودو ته ویل کېږي په توجه سره اورېدو ته ویل کېږي د عربۍ ژبې ناشنا کمال دی دا یو تا چې پکې سیوا شه یستمعو کې دا تا نو د دې معنی جدا شو او که دا تا تېره رېږي یسمعو کې نو معنی به جدا شي یسمعو ویل کېږي خبره اورېدو ته چې غوږونو ته ستا خبره راله که تا ورته توجه کړې وي او که نه او که غوږ ورته ږدي او که نه ږدي یعنې بغیر د توجه بغیر د اورېدو نه چې اواز ستا غوږونو ته راشي نو دې ته یسمعو وي خو چې کله یو اواز ته تا غوږ کېښودو او توجه دې ورته وکړه چې دا څه وایي نو دې ته بیا یستمعو وي د قرآن کریم دلته کې یستمعو راوړو
یعنی دی تا ته غوږ دی خو دا غوږ کېښودل د عمل دپاره نه او د قرآن کریم د حقانیت د معلومولو دپاره نه او دا نه چې دا کلام په موږ باندې اثر وکړي دې دپاره نه د اعتراض دپاره او د کمزورو معلومولو دپاره یعنی دومره توجه سره تا ته غوږ دی خو مصیبت دا دی چې د دې نیت ټیک نه دی او نیت یې که چېرې صحیح وي او دوی په توجه سره اورېدلی وي په لومبني اواز سره په دې باندې به اثر شي او د دې د زړه دنیا به آباده شوي وه بدله شوي به وه لیکن دا چې نیت غلط دی ومنهم من یستمع الیکم دې بلکل داسې مثال دی لکه دا دنیا ده یو سړی سار وځي په دې نیت چې زه به خپله جولۍ کې دا نه ګلونه او ګلابونه راټولوم به دته ماښام ګلابونه میلو شي ګلونه به ورته قسمه قسم میلو شي او یو انسان په دې نیت د کور وي چې ما ته ازغي په کار دي نو ماښام به دې د خپله جولۍ د ازغو نه ډکه راوړي ځکه تا ته به دې دنیا کې ازغي میلاویږي او تا ته به ګلابونه میلاویږي د انسان نیت پورې خبره ده چې ته په کم نیت د کوره وتې چې په کم نیت ته وتې یا به تا ته شان میلو شي یو انسان دې قرآن ته کېناستو چې زما دا زړه لږ سم شي آباد شي دنیا مې لږ بدله شي او دې ما باندې اثر وکړي نو تا باندې به اثر وکړي او دا کلام دی چې دغه بې رغبتي اختیار کې او د کلام په حیثیت ورته نه ګوري نو اورې به وایي به لیکن اثر به در باندې نه کړي ومنهم من یستمع الیک دا منهم کې دا هم ضمیر د مشرکانو ته راجع دی په دې مشرکانو کې باید داسې دي چې هغوی غوږ دي تا ته ښه په توجه سره ستا دا کلام اوري لیکن د صحیح نیت باندې نه اوري د اعتراض په نیت باندې د آیتو د بعد کافرانو باره کې نازل شو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته یو څو کسان رالو پای کې یو ابو سفیان ابن حرب او دویم ابی او دریم ولید ابن مغیره او نظر ابن حارث عتبه او شیبه او ابو جهل دی ټولو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته غوږ کېښودو چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام څه وایي چې کله نبی علیه السلام دا کلام دی اورېدو نو دی ټولو نظر ابن حارث ته وایي دا نظر ابن حارث چې نو دا ډیر سفر یې کړی وي دنیا یې کتلې وه او خاص طور د اهل فارس دی علاقو ته هم راغلی نو ده به خلکو ته کیسې هم بیانولې د رستم او د اسفندیار او د سهراب کیسې به بیانولې او خلکو به ډېر په شوق او ذوق سره دا اورېدې به بل عرب اصل د دې ماهره وو دا شعر و شاعري او کیسې او کهانۍ بیانو د دې کار و خاص طور چې کله دا سپوږمۍ به د 14مې د 14مې او د 15مې شپه به وه یا د اخرې شپې چې به وایي چې دا سپوږمۍ د شپې راوخیږي په دغه شپو کې به دوی بار صحرا کې په شګو کې ناستو او دا مجلس به ګرم کړو یو چا به شاعري کوله او چا به د پخوانو بادشاهانو کیسې بیانولې نو دې کې دا نظر ابن حارث چې دې پکې ډېر ماهر او ډېر هوښیار او سمجدار نو دې ردنه تپوس وکړو چې تا خو دنیا کتلې ده تا خو بادشاهان لیدلی دي او تا خو کتابونه کتلی دي او کیسې او کهانۍ دي اورېدلی دي دا نبی علیه السلام چې څه وي دا دې څه وي نو ده ورته ووایي چې لا ادري ما یقولو لکنی اراه یحرک شفتیه ده وی قسم په خدای نور خو نه پوهېږم بلکې یو قسم یې وخوړو چې دا کعبه چې الله تعالی پیدا کړې ده چې دې نور هېڅ هم نه وي خو صرف دا شونډې خوځي نو مطلب څه بې مطلبه خبرې کوي صرف لګیا دې شونډې خوځي او خوله خوځي نور د خبرو یې څه مطلب نشته دی نو دې کې دی بیا وایي چې دی یتکلم باساطیر الاولین دی خو د مخکنو خلکو کیسې بیاني لکه وي څنګه چې زه تاسو ته د اسفندیار او د رستم کیسې بیانوم نو دې کې دی ابو سفیان وفرمایلو چېرې زه ښه ته یو خبره کوم چې دا نبی علیه السلام چې څه دا بعضې خبرې خو ګوره ټیک دي نو ابو جهل را پاڅېدو هغه وی نه یو خبره پکې هم ټیک نشته دی او الله تعالی د آیت نازل کوم چې دې تا ته غوږ کېښود او دې خپلو کې اختلاف راغی هغه یو وي پخوانو بادشاهانو کیسې دي څنګه چې دا ته کیسې بیانوم ابو سفیان وی چې بعضې خبرې صحیح دي او ټیک دي او ابو جهل وی چې یو خبره پکې هم ټیک نشته دی د الله تعالی شانو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ بعد خبرو ته ټیک ووایي هغه ته الله تعالی د ایمان دولت نصیب کو
د فتح مکې په موقع باندې دی په دغه شپه بیا مسلمان شو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ او بیا صحیح مسلمان او مجاهد ټول زندگی بیا اسلام کې تیر کړی ده د لورم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې دا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د خپل نوم رملا یا هند ام حبیبه او تذکر چې حبیبه یو لور و د مخکنی خاوند ځکه ته ام حبیبه وای نو دی مسلمان شو ابو جهل چې نغم مردار شو د بدر په میدان کې او دا ولید ابن مغیره دی مردار شو د بدر په او یاو کې دیانو کې درې کسان داسې وو چې دای بارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی قتل کړي هغه نور کې دیان نه فدیه واغستې شو او دا درې کسان داسې چې دی ناقابل معافی جرم دی کړل وی دی قتل کړي نایک یو دا ولید ابن مغیره دا نظر ابن حارث او دویم عقبه بن ابي معيط او دریم طعیمه دا درې کسان د بدر په قیدانو کې قتل شو دا نور نه بیا فدیه غستې و چونکه دی د قران کریم ته کیسه او کہانی وي الله تعالی وته د ایمان دولت عمر نکو او چې چا پړه کې سنه سون ایت الله تعالی د ایمان دولت نصیب کو ومنهم بعد الذين من يستمع اليك اسوق دی چې وګ دی تا ته دلته کې یستمع مفرد وي او یو لسمه سپاره کې سورته یونس کې التوی یستمعون دا ټول خلق تا ته وګ دی دلته کې یستمعون جمع ده او دلته کې یستمع مفرد دی وجه دا ده روح المانی لیکلی دی چې دلته کې یو څو کافران ناغلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وګه هو واغي بیا وی چې دا کیسه دی هغه سورته یونس کې یو لسمه سپاره کې چې یستمعون دی الته نسبت ټول کافرانو ته کړی دی هغه نور کافرانو د دې مشرانو په ها کې ها ملو کو یا او دا کیسه دی او دا مخکنو خلکو کې واقعات دي یستمع الیک وقت دی تا تا وجعلنا علی قلوبهم دی ہوتا تا وقت دی او چونکه نیت صحیح نه دی اراده صحیح نه ده نو د دې وجنه الله تعالی دی په زلونو باندې پردې واچولې او وګونه بند شو دا الله کلام په دی باندې اوس اثر نه کی قران کریم په تاثیر نکی وجعلنا موږ غرزول دي جعلنا بمانه انشأنا موږ پیدا کړې علا قلوبهم پزلونو دی باندې اکنتن پردې اکنه جمع د کنان دا پردې ته ویل کېږي موږ د دې پزلونو باندې پردې واچولې دا ولی ان يفقهوه ان من ان يفقهوه یا الله يفقهوه یا کراهت ان يفقهوه د دې وجنه چې دی پوه نشي په دې کتاب باندې د دې چې دی په دې کتاب پوه نشي نو ځکه موږ د دې پزلونو باندې پردې واچولې اعتراض دی پیدا نشي قران کریم خو الله تعالی نازل کړی دی لپاره چې خلک دا ووري او په دې ځان پوهه کی او هدایت حاصل کی قران خو نزول د دې لپاره شوی دی د قران کریم خو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم يتفکرون وليدبروا اولي الالباب قران کریم خدا خبره کی او دلته چې دی په پوهه نشي نو وجه دادا چې دی هغه استعداد او لیاقت ختم کو ځان لا دی دا قرآن کریم خډیر وریدو سه اشکال نه پاتې سه ابهام نه پاتې سه نقطه نه پاتې خو دی چونکه ناقدری وکړه ناشکری وکړه او دومره زیات استهزاء او مذاق او ټوکې ټکالې پیغمبر پورې او دی کتاب پورې وکړي چې الله تعالی د دین هغه استعداد واغستو د دې زړونه بند شو او وګونه بند شو دینه تعبیر کو پدې چې مونږه دی پزړ باندې پردې واچولې دا بالکل داسې ده لکه یو طالب علم یو شاګرد دی هغه په کلاس کې بار بار چې کینو مخراړي استاد ته بار او استاد هغه بار پوهه کی هغه نه پوهیږي اخره کې ته ما بادشاہ کړي نه خوشحالي کې چې بادشاہ شوم دا دغه لپاره نقصان دی دلته کې الله تعالی په دی باندې پردې واچولې نو پردې خدای چا په ظلم باندې دي د یو انسان له مخامخ نه رغني هغه پردو کې پټه دلته کې را پردو نه مراد ده چې د حق خبره وته نه رسی هغه لارې بند شي په کوملارو چې انسان ته حق خبره رسی نو فرمایي چې وفي اذانهم وقرا او په زوګونو دی کې وقرن دروندواله دي وقرن اصل کې سکلن ته بوج توي اسم الشدید توي ډیر زیات کون توي لیکيږي نو مراد تینا
داري چې په غوږونو باندې دا خبره دننه نځي اوسو یعنی داسې شو چې لکه د انسان غوږ مکمل بند دي په دې غوږ کې خو دننه لاره ده یو داسې انسان چې دغه غوږ کې د سره لاره ني چې دا غوږ د غوښې مکمل بند شي لاره پکې اډوینه نه به څه خبره اوري غوږ کې خو چې دننه لاره وي پرده وي نو خبره به دننه لړی شي چې غوږ مکمل لیو شوی دی او مکمل بند شوی دی ته به خبره څنګه رسي یعنی هغه ځای د غوږې نشته دی دغه یعنې تعبیر وکړه وکره دا غوږونه درانه دي او بند دي مراد دا چې خبره پرې نه اوري نو دا نه چې حقیقت کې بند دي بند نه دي کولو دي نورې خبرې خو اوري دی او بل خبرې خو اوري او مراد دا چې قرآن کریم پې اثر نه کي وَإِن يَرَوْا او کچری دی ویني کل آیت دا کل آیت نه مراد کثرتی یعنی یو معجزه نه که ډېرې معجزې بېشمېره معجزې ته ورته وښیې بېشمېره نشانات ورته وښیې بیا هم دی ایمان نه راوړي ځکه دیره مخکې نه اراده کوي چې ایمان به نه راوړو او کچری دی ویني کل آیت هر یو معجزه هر یو نشانی هر یو نه مراد ډېر معجزات او ډېر نشاناتو لا یؤمنو بها دی ایمان نه راوړي پای باندې د عمل دپاره یو معجزه کافي ده یو نشانیم کافي ده ډېر صحابه داسې دي چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه د معجزې طلب کړی دلیل طلب کړی ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام نه د معجزې مطالبه کړی نه د دلیل مطالبه کړی ده ایمان راوړی دی خدیجه رضی الله عنها نه دلیل مطالبه نه د معجزې مطالبه نور بلاشي صحابه دي او دیر چې بس معجزات پس معجزات غواړي او بیا ایمان نه وروړي حتی اذا جاءوک تر دې چې کله دی راشي تا ته یجادلونک دی جګړه کوي تا سره دی چې ستا مجلس ته راشي نو بې جا جګړې کوي جدال بې مطلبه جګړې ته وایي چې اسې بې مطلبه لګیا ستا د جګړې اړو مقصد ني یعنې دعوه دې اړو مضبوطه ده نه خبره دې اړو صحیح ده نه او بیا هم لګیا بحث کوي دې کافرانو به نبی علیه السلام سره وچ په مچه بحث کو او دا به خپلو کشرانو ته شوکوله چې موږ هم نبی علیه السلام سره مقابله کو حالانکې مقابله نه وه دې خو نه څه رایه وه نه څه خبره وه نه څه دلیل وه سره خو هسې به نبی علیه السلام سره خبرې اترې تیزولې او مقصود به دا و چې ګنې مجلس مونږ وګټو ګنې میدان مونږ وګټو خپل کشران به مطمئن کولو عین تعبیر کو یجادلونک سره یقول الذین ویا کسان کفرو چې دی کفر کړی دی ان هذا ند دا قرآن الا اساطیر الاولین مگر کیسې د مخکنو خلکو وی دا د مخکنو خلکو کیسې دي د مخکنو خلکو کیسې څنګه دي چونکه قرآن کریم کې د نوح علیہ السلام واقعات دي د آدم علیہ السلام او د لوط علیہ السلام او دارنګه د هود علیہ السلام د صالح علیہ السلام واقعات قرآن کریم بیان کړي دي او دا بدی اوریدلو نو دی هم کیسې به بیانولې نو دی وی لکه څنګه چې زمونږ د کیسو سو بنیاد ني او د رښتیا او د دروغ سمت وضاحت پکې نه وي چې دا رښتیا دي او که دروغ دي او څه حقیقت ني نو دیوی داوم دک شانتی څنګه چې د نبی علیہ السلام د دې پیغمبرانو واقعات به د مخکنو قومونو دام کیسې دي زموږ هم کیسې دي څنګه چې زموږ د کیسو سند نشته او دلیل نشته او بنیاد نشته وي دام دغه شان کیسې به نو داوم دغه شانته د مخکنو خلکو بی بنیاد واقعات او کیسې به وي نو په دې اعتبار سره دي تشبیه ورکوله چې د مخکنو خلکو کیسې دي او د الله شان دی چې چا قرآن کریم ته اساطیر الاولین ویل دی هغه بس هلاک شوی دنیا کې یعنی د کافرانو کې چې چا قرآن کریم ته اساطیر الاولین ویل دی ایت د ایمان دولت نه نصیب شوی اساطیر جمع د اسطوره دا عجمی لفظ دی او په معنا د لیکل شوی دا کیسې عام طور لیکل کیږي نزدکه ته اساطیر ویل کیږي وهم ينهون عنه او دی منکوي خلق د دې قرآن نه ينهون الناس دی خلق منی کوي عنه د قرآن کریم نه یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خلقم منی کی وینئون عنه دی منی کیږي په خپلم د دې قرآن نه ینئون لری کېدو ته وي دور ہونا تا نعا په معنا د لری کېدو سره دمغه د فقها یو خبره وی ونائی کل قریب کم انسان چې د جمعې پر ورځ باندې کله خطبه ورکوري کیږي دا خطبه اوریدل واجب دي دغه وخت کې خبرې اترې به نه کوي نو که تا ته د امام اواز راځي او که اواز نه راځي
کته امام ته نږدې ناست هم به خطبې ته غوږ دی او خبرې به نه کوي، اشارې به نه کوي. او کوم انسان چې لرې ناست هغه ته آواز نه رسي، نو هغه به هم هلته کې خبرې به هم نه کوي، ذکر به هم نه کوي، تلاوت به هم نه کوي، یعنې خپلې وظیفې به هم نه کوي، دې خطبې ته به غوږ دی. زموږ فقهاء والنائي کالقریب، کوم انسان چې لرې ناست دی وایي دې داسې دی ګویا که امام ته نږدې ناست دی. څنګه چې دا نږدې انسان به خبرې نه کوي او خپل ذکر به هم نه کوي او مونځ به هم نه کوي، دارنګې دا لرې انسان به هم خبرې او ذکر او دعا هېڅ به هم نه کوي، بس خاموشي به دغه وخت کې اختیاري. نو نعا کې معنی د لرې کېدلو ته. نو ینأون او دی لرې کېږي په خپله عنه د قرآن نه یا د نبی علیه الصلاة والسلام نه. نو خپل هم ګمراه شو، نور خلک هم ګمراه کړو، خپله ګمراه شو، نور خلک دی منې کړي، نو خپل وبال هم پرې راغی، د خلکو وبال هم په دې باندې راغی. او بعضې مفسرین حضراتو وهم ینهون عنه داسې معنا کې ابو طالب صاحب یادي وی ابو طالب صاحب خود نبی علیہ السلام نه خلق منی کی، یعنی دا مشرکان چې نبی علیہ السلام ته تکلیف رسی، نو دا ابو طالب صاحب میدان ته نه ورسوي وته د نبی علیہ السلام ملګرتیا کی. نو خلق خو د خلکو ضرر خو د نبی علیہ السلام نه لرکی، لیکن دا چې په خپله تم لري کېږي ایمان پې نه وروړي. هلکه چې خلکو نه منې کوي نو په خپله خو پې کم از کم ایمان نه وړه، خو په خپله به ایمان نه وروړي، په خپله تم لري کېږي. نو بعضې مفسرین حضراتو ینهون عنه ابو طالب صاحب یادي چې خلک د نبی علیہ السلام نه لري کېږي چې ضرر ورته ونه رسي، لیکن وهم ینأون عنه او په خپله ترې لري کېږي، ایمان پې نه وروړي. وإن یهلکون او دی نه هلاکوي الا انفسهم، وی دی نه هلاکوي مګر خپل ځانونه. دی ځکه وایي چې د دې مقصد دا و چې موږ نبی علیہ السلام ته څوک راپرېنځو، نبی علیہ السلام به یوازې پاتې شي، د نبی علیہ السلام خبر به څوک واونري، نو آخرې کې به دی مایوسه شي، ناامیده به شي، نو خبره وپرېږي. د دې مقصود خدا دی، لیکن په دې سره دی خپل ځان هلاک کړي. دی خو چې نبی علیہ السلام به یوازې شي، ناکامه به شي، نو نبی علیہ السلام نه ناکامه کېږي، په دې سره به دی په خپله به هلاک کېږي. ومن یهلکون او دی نه هلاکوي مګر خپل ځانونه. هلاکت اصل کې موت ته وي او موت سره ضرر او تکلیف وي. نو یهلکون دی تکلیف نه ورکوي مګر خپل ځانونه له، او دی نه هلاکوي مګر خپل ځانونه. وما یشعرون خو دی پوهېږي نه. همدغه کسانو قتل شو، څه د بدر په میدان کې قتل شو، څه د احد په میدان کې، او سره فاطمه کې نه مخکې. نو په خپله هلاک شو، نبی علیہ السلام هلاک نه شو، نبی علیہ السلام کلمه ختمه نه شوه. نبی علیہ السلام خو چې په کم میشن نغلو کامیاب شو، دنیا نه کامیاب لړو، نو خپله دی هلاک شو. وما یشعرون او دی پوهېږي نه. یشعرون یعلمون یو نه وی، شعور احساس ته ویل کېږي. شاعر ته شاعر ولې وي؟ دی ډېر لوی حساسي، د ده نظر ډېر تیزي، ذهن ډېر تیزي، نو شاعر ورته ځکه ویل کېږي. نو یشعرون دی سره احساس هم نشته دی، که په دې کې احساس وي نو دی به پوه شي چې دا مونږ څه کو، ځان خرابو که نبی علیہ السلام مونږ خرابو. وما یشعرون خو دی پوهېږي نه. او بعضې ردي ناڅوک دی چې غوږ دی تا ته همږ ګرځولی په زړونو دی باندې پردې دپاره دی چې دی پوه نه شي په دې قرآن باندې. حال دا دی چې په غوږونو دی کې دروندوالی دی، او که چېرې دی وویني ټول هر قسم معجزه، دی ایمان نه وړي په هغې باندې، تر دې چې کله دی راشي تا ته دی جګړه کوي تا سره. وایا کسان چې کفر یې کړی دی، نه دا قرآن مګر کیسې د مخکنو خلکو، او دی منع کوي خلک د دې قرآن نه، او په خپله لرې کېږي دی نه، او دی نه هلاکوي مګر خپل ځانونه، او دی نه پوهېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى او کچرت اوینی اے مخاطبہ اذ وقفو کلا چی دی با ادر ولشی علی النار پور باندی فقالو پس دی بوائی
یا لیتنا اے کاش چې مونږه نردو واپس کړی شو ولا نکذب او مونږ به دروغجن ونه ګڼو بآیات ربنا آیاتونو د رب خپل لره ونکون من المؤمنین او مونږ شو د مؤمنانو نه بل بدا لهم بلکې ظاهر شو دیتا ما ها خبره کانو یخفونا چې دوی با پټوله من قبل مخکر دینا ولو ردو او کچردی واپس کړی شي لعادو همهادی براو ګرځي لما ها کارونو ته نهو عنه چې دی من کړی شیو داعینا وانهم لکاذبون او یقینا دی خامها دروغجن دي. په دې آیتونو کې بیان دی چې کله دی د قیامت پر ورځ باندې راجمع کړی شي او د دې حساب کتاب وشي د دې کافرانو مشرکینو او د دې بارکه فیصله وروړي شي چې دی جهنم ته روان کړي نو دی به جهنم طرف ته روان کړی شي ډلې ډلې وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا کافران به جهنم ته ډلې ډلې روان شي د جهنم دروازه د مخکې نه بند ده دی چې دروازې ته ورورسي نو په دا وخت کې به دی هلته ودرېږي چې ودرېږي نو دی به دا ووایي چې ای کاش چې مونږ ته یو چانس بل میلو شي او مونږ ته یو موقع میلو شي مونږ دنیا ته بیا لړ شو څنګه چې مونږ مخکې دنیا ته تللي وو مونږ ته موقع میلو شوې وه دغه شان یو موقع مونږ ته بله میلو شي نو هلته به مونږ دا کار کوو چې تکذیب به نه کړو د پیغمبرو او د کتاب او د معجزاتو تکذیب به نه کړو دروغجن به نه ګڼو او مونږ به ایمان هم راوړو په پیغمبر باندې په معجزاتو باندې او په کتابونو باندې نو هلته به دوی دا آرزو به وکړي تمنا به وکړي قرآن کریم وی چې دی ته که فرق دا موقع ورم کړی شي او دی دوباره دنیا ته فرض کرو لېږلی شي او خدا ناممکن ده او محال ده ځکه زندگی د دنیا صرف دا یو پیره ملاویږي دا بیا بیا نه ملاویږي خو که فرض که دی ته دوباره دا ژوندون ورکړی شي او دوی دنیا ته بیا راشي نو بیا به دی اکه زوړ تکذیب به کي او بیا به انکار کي او بیا به مذاق به کوي پیغمبر پورې او بیا به دی کتاب ته دی کیسې او کهانې به ورته وایي ځکه دا ردی عادت دی او دا دی وخت کې چې دی وي دا خو دی د خوفناک حالت د لیدو د وجې نه د یرې په ټایم کې خو بیا هر سړی مسلماني د یرې په حالت کې او که دی په عام اطمینان حالت کې شي نو بیا د اطمینان په حالت کې به دی نه بیا دغه جهنم یېري دا پیغمبر دا جهنم څنګه بیان کړی دی په دنیا کې د جهنم باره کې کوم خبره پټه پاتې ده د جهنم د شورو نوالی د مر نوالی تر اخره په ټول حالات پیغمبر نه بیان کړي سو یہ قرآن کریم دا خبرې لفظ بلفظ نه بیان کړي آیا پیغمبر علیه السلام په خپلو احادیثو کې په روایاتو کې آیا د آخرت او د قیامت او د حساب کتاب او د جهنم یو خبره پرېښره پټه صرف لیدل پاتې دي نور خو نبی علیه السلام لفظ بلفظ ارس بیان کړي دي لکه یو سړی چې په سترګو وي نو بیا به مني به نو پیغمبر خو څه پټ نه پرېښي دا دومره یرې دومره تنبیحات او دا دومره قرآن او حدیث چې د جهنم تذکرې کړي دي د الله په دې کتاب کې د ټول نه زیاتې تذکرې خو د آخرت راغلي دي هر دویم دریم آیت باندې د آخرت ذکر دی دا مکی صورتونه 85 صورتونه مکی دي د قرآن کریم په 114 صورتونو کې 15 صورتونه مکی دور کې نازل شوي دي او د مکی دور ټولو صورتونو کې تقریبا همها د آخرت ذکر دی نو دا پیغمبر سپریخې دی ولې چې دی وی چې موږ ته موقع بیا راشي دی خو په دنیا کې بل هر انسان ته څونه موقع میلو شوې ده او یا کاله اتیا کاله ډېر غټه زندگی ده بل دا چې د ښه سوچ او سمج او عقل او بصیرت الله تعالی دی ورکړی دی معجزات دی ولیدلو پیغمبر یې ولیدو کتاب یې ولیدو د اسلام فتوحات او غلبم دی ولیده چې بیا هم نه مني نو کفره که دی هلته لاړ شي راشي نو بیا به کوم ځای ومني دا خو ردي زوړ عادت دی او بل دا قرآن کریم څو ځایونو کې دی بیان کړی دی
دا مشرکان به چې کله تلو تجارت دپاره دی به چې کله سودان ته به تلو حبشې ته نو دی به په سمندري لاره باندې تلو او یا یمن ته به چې تللو نو د سمندر لاره به هم دی استعمالوله چې کله دی به کشتۍ کې ناست و دی کې به طوفان راغی او دا کشتۍ به په ډوبېدو باندې شوه او دی به دا یقین وشو چې موږ اوس نشو بچ کېدی په دا وخت کې به دی تمناګانې مو کړې او دی به منتونه مو کړه او منښتې به یې مو کړې که چېرې موږ د دې دغه نه نجات وموندو او د دې طوفان نه او د دې هلاکت نه موږ به ایمان هم راوړو موږ به شرک هم نه کوو توبه به وباسو خو دا هم یو موت یو حالت و د سمندر په میانځ کې او چې کله دی به سمندر نه الله تعالی راوباسلو او طوفان به الله تعالی بند کو هوا به نرمه شوه او دی به سمندر غاړې له رالو بیا به چې کوم دی نو اکه شانتې فلما انجاهم چې کله الله تعالی به دې له نجات ورکو اذا هم یبغون بیا هغه سرکشي به وه د سمندر غاړې له به چې رالو په آرام او راحت به شو هغه چې په سمندر کې دننه به یې کمې وعدې الله تعالی سره کړې وې د ایمان او د شرک د نه کولو هغه خبرې بیا به زړې خبرې شروع شوې نو دی خو په دنیا کې 100 پیرې موت او 100 پیرې دي موت په ټایم کې کمې وعدې هغه دی لیدلې دي هغه دی کم ځای کې پوره کړې چې اوس به ګنې دی آخرت نه بیا دنیا ته واپس راشي او بیا به دی ګنې ایمان نه وړي اول دغه ایمان به کم ځای معتبري ایمان خو ویل کېږي بالغیب ایمان بالمشاهده نه دی معتبرو ایمان څه ته وایي چې تاسو لیدلی نه یو ته ومنئ مونږ آخرت نه دی لیدلی مونږ قبر آخرت نه لیدلی حساب کتاب نه لیدلی او دا ته ومنئ ولې پیغمبر یې وایي د پیغمبر باندې ته اعتماد وکړې ته دغه په اعتماد باندې هر څه ومنې چې دا هر څه حق دی دې ته ایمان وایي او که ته چې دی په خپلو سترګو باندې ووینم او بیا یې منم نه دا ایمان نه دی دا ته خپله مشاهده منې چې ما په خپلو سترګو وی لیدلی دي دا ایمان نشو دا مشاهده شوه ایمان بالغیب معتبر دی الذین یؤمنون بالغیب قرآن کریم د متقیانو لومبنۍ صفت وي الذین یؤمنون بالغیب دی په غیب باندې ایمان دی یعنی دی په پیغمبر باندې اعتماد وکړو چې دا پیغمبر سوی دا دی ټیک وایي نو دې ته ویل کېږي ایمان او دغه ایمان معتبر دی او چې ته الله تعالی په خپلو سترګو وویني یا ته فرشتي وویني او یا ته جهنم وویني او بیا اوس یې منمه نو بیا خو هغه وخت کې بیا هر څوک مني بیا به څوک انکار وکړي بیا ازمایش څه شو بیا دنیا څه شوه بیا د پیغمبرانو د راتلو مقصد څه شو بیا د دومره کتابونو او دومره د معجزاتو ظهور څه فایده شو بیا خو به ټول انسانان هلته کې به ایمان نوړي بس الله ته دی جنت ته بیا د دومره لوی نظام د چلو څه مقصد شو بیا نو هلته خو به دي دا وایي چې مونږ منو او مونږ دی الله پاک واپس بوځي لیکن دا چې دا واپس له به کوم ځای وشي خو که فرض که داسې وشي یعنې که دې ته چانس د پاسه چانس ورکړی شي نو دی عادت دا دی چې دی به انکار به کوي دی به تکذیب کوي او دی به خامخا کفر به کوي به ولو ترى د دې تعلق هغه آیت نمبر 20 چې تیر شو ویوم نحشرهم جمیعا آیت نمبر 22 یعنی موږ به دی جمع کو ټول په آخرت کې دی او دی معبودانو د هر څه به موږ را جمع کو چې کله را جمع کې دی به حساب کتاب وشي او ډلې ډلې به شي هلته چې کله ډلې ډلې شو دی به روان کړی شي جهنم ته به روان کړی شي وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا جهنم ته به دی په خپله نه ځي فرشتې به رشا د غاړې شړي به او حتی اذا جاؤها کله چې جهنم دروازې به بندې وي نو هلته څنګه راورسېد نو هلته ودرولی شي نو دا د منظر بیاني ولو ترى او که چېرې ته ووینې ای مخاطبه نبی علیه السلام ته خطاب او تسلی ده لیکن په دې کې ورسره هر یو انسان شامل دی هر یو مخاطب هر انسان چې عقل لري نو هغه ته دا خطاب دی چې مخاطبه که چېرې ته ووینې اذ وقفوا علی النار چې کله دی ودرولی شي اذ وقفوا ولو ترى چې تی ووینې نو دې مطلب دا نه چې دا به لیدی شي او که نه به شي لیدی آخرت کې خو به هر څوک ویني بیا او مطلب دا دی چې اوس یې وویني په دنیا کې ای مخاطبه د آخرت هغه مناظرو که ته نن په دنیا کې د دې دا حالت اوس وویني پتا به دې ډېر لوی افسوس درشي دا دې څونه لوی تکبر کوي او د دې هغه حالت به هلته کې سي نو ولو ترى الآن ای مخاطبه که ته اوس په دنیا کې
د قیامت هغه مناظر او ویني او حالات ویني. اذ وقفو کله چې دی ودرولی شي. دا وقفو ماضی ده، معنا به داسې نه کو چې کله دی ودرولی شو. دا کار به آینده کې کیږي، د دنیا نه بعد او د قیامت پر ورځ باندې به کیږي. د قرآن کریم وقفو ماضی راوړه چونکې دا خبره بالکل یقیني ده، دې کې نه شک شته نه پکې دې کې خلاف به کیږي. نو قرآن کریم دا یو انداز دی چې کله د آینده یو خبره کی نو دایره پر اکثر د تیرې شوی زمانی الفاظ وروړي چې څنګه د تیرې شوی زمانی یو کار شوی او دا خبره یقیني چا دروغجن کېدی نشي شوی دی، دا رنګ د آینده زمانی دا کار هم داسې یقیني دی چې گویا کې تیرې شوی زمانه کې شوی دی. څنګه چې پرونه روز وا په دې کې اوس شک نشته دا شوی ده، دا نه دروغ دی او نه خلاف خبره ده او نه دروغجن کېدی شي. دا رنګ دا آینده کار چیرې دا بالکل داسې ومنه لکه څنګه چې پرونه ورځ تېره شوې ده. نو د قیامت حالات را روان دي، زما ستاسو مستقبل یقیني نه دی. که موږ لکه سبا به داسې کومه کېدای شي موږ ونه کړی شو کارو، سبا د موږ په قسمت کې ني یا سبا شته خو لیکن د موږ سره اسباب موافق نه شو کار موږ ونه کړی شو، لیکن الله تعالی چې وایي چې دا کار به داسې کوم او کېږي به دا به کېږي بیا، یعنې دې کې خلاف نشي کېدی او د دې د دروغجن کېدیم نشي. نو ولو ترى اذ وقفوا، اے مخاطبه که چېرې ته ووینې په دنیا کې څه ووینې اذ وقفوا کله چې دی ودرولی شي دا کافرانو او دا مشرکانو او دا منافقانو دا دي چې د الله کتاب ته کیسې او کهانې او اساطیر الاولین ورته وایي. غل النار په اور باندې دا غلا چې دی دا په عربۍ کې ډېره پر راځي چې لکه یو څیز د پاسه کې لکه ته وایې چې زیدن علی السطح یو سړی د چت د پاسه دی، د چت د لاندې دی پې د پاسه وي، یا ته د سورلۍ د پاسه ناست دی سورلي ستا د لاندې وي. نو علی النار مطلب دا نه چې د اور د پاسه به دي ولاړي، یعنې په اور کې به دي ولاړي، بلکې مراد د دې نه دا دی علی النار یعنې دی به عین اور خواله به دی ورسولی شي، بس مخامخ اور دی، بس یو قدم که چېرې دی اخلي نو اور ته ورغورځېږي. نو د اور خوا ته رسېدلو عین تعبیر وکړو وقفو علی النار، دا مطلب دا نه چې ګنې اور به چېته بل ځای کي او دی ولا یو ځای کي، دی مشرق اور په مغرب کې دی نه، بالکل د اور خواله دی ورسولی شو. د دې وجې نه وقفو به معنی ابلغو دی ورسولی شي هغه د اور کنارې ته او د اور غاړې ته، ځکه وقفو علی النار وایي. فقالو یا لیتنا، نو د دې دپاره جواب څه دی؟ لرأیت امرا فظیعا، اے مخاطبه که تا په دنیا کې د دې هغه حالت ولیدو چې کوم آخرت کې دې باندې به راځي، اے مخاطبه ډېر ناشنا او خوفناک منظر دی. لرأیت امرا فظیعا، ډېر خطرناک او خوفناک او د دهشت نه ډک منظر دی. که دغه منظر دی دلته ولیدو دی به بیا نه وده شي نه به وخاندي نه به خوراک وکړي او نه بیا تکذیب وکړي نه به انکار وکړي. فقالو پس دی به ووایي یا لیتنا، اے کاش چې مونږه نورد واپس کړی شو، نورد مونږ واپس کړی شو دنیا ته الی الدنیا. نو ملته به مونږ څه کو دنیا کې، ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. دو کارونه به مونږ وکړو، یو دا چې مونږ به ایمان نه وړو نو مؤمنانو سره به یوځای شو شامل به شو، او دویم دا چې مونږ به تکذیب ونه کړو د پیغمبر او یا د معجزاتو او یا د کتاب تکذیب ته به دروغجن نه وایو. نو که چېرې دا کار وشو نو مونږ به نه تکذیب وکړو او مؤمنانو کې هم شامل شو نو کامیاب به شو. د یا لیتنا کې دا یا چې نه دا حرف ندا دی، په دې یا سره خلک اواز کوي، نو اواز هغه چاته کوي چې یو څیز تا نه لرې وي، او دا لیته تمني ته آرزو کوي، نو چې دا څیز تا نه لرې دی او ته ورته اواز کوي. نو دلته کې دا یا لیتنا تحسر دپاره دی، یعنې دوی به ډېر افسوس به وکړي چې دا مونږ څه غواړو دا خو زمونږ نه ډېر زیات لرې دی، دا خو به مونږ ته چتم حاصل نشي. دوی به هم دا یقیني چې دا مونږ وایو چې مونږ د دنیا ته واپس کړی شو، لیکن زمونږ دا مقصود چې دنیا ته واپس کېدلو هلته کې بیا ایمان راوړلو او بیا تکذیب نه کول، دا زمونږ نه ډېر زیات لرې دی چې زمونږ په حصول کې نه دی او مونږ یې حاصلول هم نه شو، مونږ دې ته رسېدی هم نه شو.
دا صرف دی به افسوس وکي، تحسر وکي، حسرت به ظاهر کی، یا لیتنا اے کاش چې مونږه نورد واپس کړی شو دنیا ته، ولا نکذب امونږ به دروغجن ونه ګڼو بآیات ربنا د خپل رب آیاتونه او معجزات او نشانات، ونکون من المؤمنین او مونږ شو د مؤمنانو نه، من المؤمنین وی دیونه چې مونږ په خپل مؤمنان شو، یعنی مونږ به مؤمنانو سره شامل شو چې کوم مخکې نه نور مؤمنان دي مونږ به هغوی سره یو ځای به شو، ونکون من المؤمنین. او دلته کې دا نکذب بآیات ربنا مخکې کو او دا ایمان رستو کو، مطلب دا دی چې که مونږ تکذیب ونه کړو که نه ایمان به خود به خود بیا راوړو مونږ، چې ته کله ته د معجزاتو نه د آیتونو نه انکار نه کوې، تکذیب نه کوې، بیا مؤمن به شي. خو چې کله ته تکذیب کوې ته به مؤمن څنګه شي؟ یعنې ایمان او تکذیب دواړه نشي جمع کېدی، چې ته ځان ته مؤمن هم وایي او ته د معجزاتو نه انکار هم کوې، تکذیب دې هم کوې او د پیغمبر نه، دا دواړه خبرې چېرې هم نشي جمع کېدی. تکذیب سره خو ته کافر شوې، د اسلام نه ووتې، موږ به تکذیب بالکل نه کوو. او دویم دا چې بیا به هم ایمان نه وړو. بل بدا لهم ما کانو، قرآن کریم بل بدا لهم، بدا ظاهرېدو ته وایي، ظاهرېدل الی کېږي چې کله تی په خپلو سترګو باندې وویني. دی خو چونکې قیامت هم ولیده او دی خو جهنم هم ولیده، اور هم ولیده، نو بل بدا لهم بلکې ظاهر شدیتا او ښکاره شدیتا، بل بدا لهم ما کانو بلکې ظاهر شدیتا هغه کانو یخفونه. بدا یبدو هغه ځای کې راځي که نه چې د یو څیز باره کې ستا هېڅ قسمه شک پاتې نه شي، هغه څیز دومره واضحه شو تا په خپلو سترګو باندې ولیدو چې ستا د هغې باره کې څه شک او شبه پاتې نه شوه، هغې لپاره راځي بدا یبدو. نو بل بدا لهم بلکې ظاهر شدیتا، دنیا کې خو دې ته پکې لا شک وکنه چې دا یقیني خبره ده او کنه د پیغمبر وی چې آخرت دی آخرت دی، پتنې آخرت شته هم او کنه، دې پکې دنیا کې شک و، خو چې هلته په خپلو سترګو باندې هر څه ولیدو ناشک او شبه مکمل ختمه شوه. قرآن تعبیر وکړ بل بدا لهم بلکې ظاهر شدیتا ما کانو یخفونه، هغه څه چې دوی به پټولو من قبل مخکې ردې نه، ما کانو یخفونه من قبل، هغه څه چې دوی به پټولو من قبل مخکې ردې نه. د دې عام مفسرین حضراتو عام تفسیر دا کړی دی چې دی مخکې والله ربنا ما كنا مشرکین، دی انکار وکړي موږ شرک نه دی کړی، دا آیت مخکې تیر شو والله ربنا ما كنا مشرکین، دی به د قیامت پر د شرک نه مکمل انکار وکړي چې موږ نه دی کړی. نه اول انکار کړو اوس به په خپله ووایي که چېرې موږ ته چانس میلو شي موږ به تکذیب هم ونه کړو او موږ به انکار هم ونه کړو، موږ به ایمان نه وړو. ناکامه خبرې چې پټه کړې وه هغه په خپله ځان ښکاره کړه، اول یې موږ شرک نه دی کړی، اوس چې کله جهنم ته ورنږدې شو نو په خپله یې ووایي چې که چېرې موږ دنیا ته واپس کړی شي موږ به انکار نه کړو، تکذیب به نه کړو. ناکامه خبره چې دی پټه کړې په خپله ځان ښکاره کړه. نو عام طور مفسرین حضرات دا معنا اخلي بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. لیکن امام ابن عاشور رحمت الله علیه چیرې هغه په خپل تفسیر ابن عاشور کې بل نقطه لیکي، هغه وی په دنیا کې هم دی په لړه کې دا وی چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی، دې ته هم دا خبره بالکل واضحه شوې او ظاهره شوې وه چې دا پیغمبر صحیح دی، خبرې هم صحیح دي، دروغجن نه دی. چې دا نه منلو دا به د ضد او د عناد د وجې نه، د قومیت د وجې نه چې پیغمبر علیه السلام په عمر کې زموږ نه کم دی، دا ولید ابن مغیره او دا نظر ابن حارث او دا ابو جهل دا سردارانو، او نبی علیه السلام خو دی په مقابله کې سردار نو، ځکه چې سردار خو به دی هغه چاته وي چې د هغه به عمر هم سیوا او د هغه به رونه هم ډېر زیات و، د هغه به چې کوم دی نو جیداد هم ډېر و، د هغه به خاندان هم په خپله مضبوط و. نبی علیه السلام خو تنها یو نه ورور او خپل تیم جدا شو، ابو لهب وغیره نور کسانو. نبی علیه السلام د خپل پلار مشري زوی دی، خو دغه یو دی صرف د دې مقابله کې نوجوان دی، بلکې نبی علیه السلام ته په میراث کې سپاتې شوي نو دا ټولې خبرې چې راجمع شوې دي نبی علیه السلام سردار نه دی، دې ته به دې نوجوان ښکارېدو. موږ سرداران یو چې دا خلک یو، موږ به د خبره اوس منو، دلته به موږ ځان ښکته به وړو.
نو دی په لړ کې دا وی چې دا پیغمبر صحیح پیغمبر دی خبره صحیح کی لیکن دا چې د قومیت د وجې نه او د ضد او د عناد د وجې نه به دی انکار کو ناکامه خبره چې دی ته په لړ کې ښکاره شوه خو دی به پټوله د هغې نندارې په خپله په خوله باندې وکړه آخرت کې به دی ووایي چې که چېرې موږ دنیا ته اوس بیا واپس لړ شو موږ به هلته کې بیا ایمان نه وړو دومره به دین په دې خبره پوهېږي دا به نه وي چې موږ اوس ایمان نه وړو هلته ځکه دې ته هم پته ده چې د قیامت د ورځې ایمان نه دی نو دې دا نه وي چې موږ اوس توبه وباسو موږ اوس ایمان نه وړو دې موږ دنیا ته واپس بوځئ هلته به موږ ایمان نه وړو هلته به موږ تکذیب نه کوو یخفون من قبلو چې دی پټولو مخکې ردې نه هغه په دنیا کې لګي او دا عام مفسرین حضرات من قبلو دا اوس په محشر میدان کې چې لږ ساعت مخکې دی انکار وکړو چې موږ شرک نه دی کړی ولو ردو او کچری دی واپس کړی شي بالفرض والمحال کدی واپس کړی شو دنیا ته لعادو خامخا دی به راوګرځي لو ردو کچری دی واپس کړی شو نو لعادو یې وروړو عاد یعودو واپس کېدو ته وایي یعنی کم کار چې انسان بار بار کی عادت ګرځېدلی وي یا اختر ته ولې عید وایي وړوکې اختر ته غټ اختر دا بار بار راځي بار بار په دغه ترتیب سره کو تعید ویل کېږي نو لعادو دی به البته راوګرځي لما ها کارون ته نهو عنه چې دی منع کړی شوي وو د هغې نه د کم کار نه چې دی دنیا کې یو پیره منع کړی شوي وو هغه به دی دوباره شروع کړي وانهم لکاذبون او بېشکه دی خامخا دروغجن دي جمله اسمیه کې دوامي همیشوالی پکې دا کار دی دروغ دنیا کې وي لږ ساعت مخکې دروغ وي اوس هم دروغ وي دا دروغجن دي دروغ دی عادت ګرځي وانهم لکاذبون او بېشکه دی خامخا دروغجن دي که فرق دی صدا مکور کړی شي بیا به هم دی انکار به هم کړي تکذیب به هم کړي او که چېرې ته ووینې مخاطبه کله چې دی ودرولی شي په اور باندې پس به وایي دی ای کاش چې مونږه واپس کړی شو مونږ به دروغجنو نه ګڼو ایتونه در خپلو او مونږ به شو د مؤمنانو نه بلکې ظاهر شو دي ته هغه څه چې دی پټولو مخکې له دې نه او که چېرې دی واپس کړی شي خامخا دی به راوګرځي هغه کارونو ته چې دی منع کړی شي د هغې نه او بېشکه دی خامخا دروغجن دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وقالوا ديبواي إن هي إلا حياتنا الدنيا نددا مگر جن زمونگا دنیاوی وما نحن بمبعوثین او نیو منگا دوباره پور تکلی شوی ولو ترى او کچری توینی اے مخاطبا اذو کفو کلا چی دی ادرولی شی علی ربهم دخپل رب مہتا قال و فرمای اللہ تعالی الیس هذا بالحق آیا دا دوباره ژوندونه نه دی حق قالو دی به ووایي بلا ولنا وربنا قسم دی پر رب زمونږه قال وفرمای الله تعالی فذوقوا العذاب پس تاسو اوسکئ عذاب لره بما کنتم تکفرون په سبب د هغې چې تاسو به انکار کولو قد خسر الذین کذبوا یقینا تاوانیان شو کسان چې ای دروغجن وګڼلو بلقاء الله ملاقات د الله تعالی لره حتی تر دې پورې اذا جاءتهم الساعه کله چې راشي دي ته قیامت بغتة ناصافا قالوا دی به ووایي
یا حسرتنا اے افسوس دے پمونگا علا ما پہاسو فرطنا فیہا چمونگا کوتاہی کڑے دا پائی کے وهم یحملون حال دادے چی دی بوچتوی اوزارهم بوجن اخپل علا ظهورهم پشاگان اخپلو باندے علا وور تاسو ساء ما یزرون بد اغا چی دی بوج اچتوی فدی آیتونو کے بیان دے چی کم خلق دا قیامت دا روزی نے انکار کی او دا قیامت پر رز باندی دا دوبارہ جندن نے انکار کی داغی بیان دے چی دی با دا قیامت پر رز باندی بیا اومنی دا دین با اللہ تعالیٰ تپوسو کی اللہ تعالیٰ با دی خپل مہی تودری چی تاسو پا دنیا کے دا قیامت دا روزی نے انکار کو چی قیامت نشتا او دوبارہ جندن نشتا دے نو آیا دا قیامت روز اس حق داو کندا او دا دوبارہ جند اس منے او کن منے چونکہ دیخو مشاہدو کی راپا بسی دا اللہ مہی تبولاڑی دیو بالکل اقرارو کی چامنگ منو دا روز حق تا لیکن دا دغه روزی منلو او اقرار کول به انسان تا فیدن ورکوی زکا منل پا دنیا کی دی آغرز خود جزا دا دا عمل ندا او دا عمل زی دنیا دا او دنیا کی دی منل نوا دا قیامت پرز بے دیو منی خدا منل بدی تا اس فیدہ ورنکی اعلان بوشی چیزے دا اللہ عذاب اسکے اس کتا سو دیر اقرارو کے او دیر ایمان نوڑے او دیر امانے خدا منل او دا ایمان روڑل او دا اقرار کول دا بے فیدے دیں وقالو انہی اللہ حیاتنا الدنیا دا دے تعلق محکیات کے لعادو سر دیں سنگ چی دی بوئی چی کاش چی مونگ تا دنیا تا دوبارت لل ملو شی مونگ جوندی شو دوبارہ دنیا تا واپس لڑ شو قرآنی کا چر فرض کا مونگ دی واپس دنیا تا بوزو نو بیابم دی علتا انکار بکی او تکذیب بکی او دا کم خبر نو چی دی منکڑشی و دی دوبارہ کی نو دارنگی دی و دنیا کی بیا داوی چی قیامتم نشتا دے او دوبارہ جندنم نشتا حالانکہ دی مرگ ملیدو دی قبر ملیدو دی دا قیامت رز ملیدہ خود دی دا وینا مطابق دی تا دوبارہ جندن ملوشی و دی دنیا تراشی نو دی و بیا دا پیغمبرنم تک انکار بکی تکذیب بکی او بیا هم دی دا قیامت دا روزی نبا انکار کی حالانکہ دی دا قیامت رزولی دا و کفرز کا دی دنیا تا لڑشی نو بیا هم دی انکار بکی چی نا دوبارہ جندن نشتا دے او دا سے خبر ندا وائی خبر ندا اللہ تعالیٰ دے انسان لڑن با خبر دے چی دا دے انسان پڑھ کس دی نو اللہ تعالیٰ تا دا معلوم رکا دی لزی دوبارہ جند ورکما او دنیا تے اولے گما دنیا والا بیا قائمہ کما دی برا قیامت در روز بیا بم انکار کی وقالو دی بوائی انہی اللہ حیاتنا الدنیا کچر دے تعلق منگا لعادو سرکو نو کدی واپس دنیا تا لڑشن بیا بدی وائی داسی چی بیا قیامت نشتا دے او سر دنیا جن دے او یادا چی دا تعلق مخ کے سر مخ لے دی دنیا کے اس دا وائی وقالو دا کافران وائی انہی الا حیاتنا الدنیا دی باوی دا جن صرف دا دنیا جن دے او دا دنیا دا جن نفس بل جن بیا نشتا دیوی چی انسان مرشی نو ختم شی فنا شی بیا دا دروحم ختم شی او دیم ختم شو نو لہذا نہ جزاشتا و نہ سزاشتا او نہ قیامت شتا و نہ دا مر نفس دوبارہ جندن شتا بس دنیا دا جن دے منگا خلق وینو چی پیدا کیگی عمری او مرشی و ختم شی وکم دے پخوانو خلقو کی سوک راغلے دے واپس ہو سوک پاسی دلے دنیا کی دنگ مشران و آبا و اجداد کی سوک پیدا شوی دی اینا لمردودون فی الحافرہ ایزا کننا عظاما نخرہ کافران بڑی پا تعجب سروے وینا لکا منگ با بیا دوبارہ واپس بزو لکا بیا با دمر نفس دوبارہ جن دیکی گو با کلا چه منگا ملشو او منگا خوری شو زمنگ اڈو کی راستشی عظاما نخرہ چه کلا دا منگ اڈو کی راستشو نو بیا با دوبارہ منگا بیا پاسو با نو دی قالو تلک ایدن کررت خاسرہ کداوش دا ہو بلی دا تاوان پاسی دل بئی نو دی دا بلا سنگ کیگی نو دلتے وقالو انہی اللہ حیاتنا الدنیا چونکہ مکی دور پر سورتونو کے و پایتونو کے دا قیامت در ذکر دیر دے اور نبی علیہ السلام دی دا قیامت در یارول با
نو دی مړه قیامت کم دی او دوباره ژوند کم دی او حساب کتاب کم دی. ژوند خو صرف دنیا دا ژوند دی، بل ژوند خو بیا نشته. وقالو دی وایي ان هي، دا ان په معنی د ما سره دی نه دی، او دا هي ضمیر ژوند ته راځي، الحیات ته نه دی ژوند الا حیاتنا الدنیا، مگر ژوند زمونږ دنیاوي. یعنی ژوند خو بل نشته، خو صرف دغه یو ژوند دی چې موږ پکې موجود یو، چاره دنیا دا ژوند دی، د دې نه بل زندگی او بل ژوند کم دی نه. وما نحن بمبعوثین، او نه یو مونږه دوباره پورته کړی شوي. مبعوثین د بعث نه دی، بعث پورته کول او پاسېدو ته وي. د پیغمبر ته مبعوث وي ځکه پیغمبر هم پورته کړی شوي وي، دته هم یو ذمه داري واره شوي وي. مونږه دوباره پورته کړی شوي نه یو. دوباره پورته کېدل به کېږي د مرګ نه بعد د قیامت په ورځ باندې. چې دوباره پورته کېدل نشته نو قیامت هم نشته، چې قیامت نشته نو حساب کتاب هم نشته، نو سزا او جزا هم نشته، نو لهذا جنت او جهنم هم نشته. نو مطلب څه شو؟ صرف دنیا دا ژوند شو، او چې انسان مړ شو نو به دې ختم شو، فنا شو، نو بیا هیڅ هم نشته دی. وما نحن بمبعوثین، او نه یو مونږه دوباره پورته کړی شوي. بمبعوثین کې دا شروع کې چې کومه بعده د دې معنی تاکید دی، یعنی مونږه بالکل او هیڅ کلم دوباره پورته کړی شوي نه یو، دا کار بالکل نشي کېدی. ولو ترى، او کچرې ته وینې مخاطبه، اذ وقفوا علی ربهم، دی خو دوباره پورته کېدل نشته کنه. اے مخاطبه که اخرت هغه منظر ته اوس دنیا کې ویني چې کله الله تعالی به دی راپورته کی او خپل مخې ته به ودري د حساب کتاب د پاره. د دې د دغه ورځې منظر کته دنیا کې ولید مخاطبه، نو ډیر ناشنا، خوفناک او خطرناک حالت دی. تا ته په دې باندې افسوس درشي او ندامت به درشي، دا څونه کمکل خلق دی. ولو ترى، او کچرته وینې اے مخاطبه، اذ وقفوا علی ربهم، کله چې دی ودرول شي د خپل رب مخې ته. وقفو یوې د خپل رب مخې ته دی پیش کړی شي او ودرول شي. دیات کې اصل کې تشبیه ده د عربو به غلامانو، نو دا غلام چې د څوک مالک اتبه مولا او آقا ویل کېدو، یو غلام به چې کله نافرمانی به وکړي دی به وتښتېدو، نو د مولا او د آقا به پسې نور کسانو لګولو، دې راټینګ کې مال راولي. نو دا غلام به چې کله خپل مولا مخې ته په اتکړو کې او په پړو کې تړلی شوي راوستې شو، نو غلام به سر ښکته او چې اوس به راسره څه کېږي. نو دې کې هم تشبیه د دې آیت کې چې دې کافرانو مشرکانو چې دا په منزله د مجرمانو غلامانو دي او دې د خپل رب نه د خپل مولا نه تښتېدلي دي د جرم د وجې نه، او بیا دا غلام گرفتار کړی شو او دې د خپل آقا مخې ته پیش کړی شو، د به څه حالت وي؟ وي دک رنګې حالت به دې کافرانو مشرکانو وي چې کله الله تعالی دې د قیامت پر خپل مخې ته ودري، نو دې کافرانو به څه حالي؟ ولو ترى اذ وقفوا، او کچرې ته ووینې چې کله دې ودرول شي علی ربهم د خپل رب مخې ته. د دې وجې نه قرآن کریم علی الله ونه وي چې علی الله د الله تعالی مخې ته، علی ربهم یو وي، ځکه چې عربی کې رب په معنا د آقا او د مولا هم راځي، رب په معنا د پروردگار هم راځي، او رب په معنا د مالک سره او د آقا سره او د سردار سره هم راځي. دې کې اصل کې تشبیه ده چې څنګه ستاسو غلامان ستاسو نو تختی او تاسو له گرفتار کړی شي او راوستی شي، نو ستاسو څونه جلال وي په هغه غلام باندې او څومره غوسه وي، او غلام سره څونه غم او څونه یره وي، دک رنګې حال به ستاسو سبا قیامت کې وي. علی ربهم د خپل رب مخې ته او د خپل رب وړاندې. قال وفرمایي الله تعالی الیس هذا بالحق، آیا نه دی دا دوباره ژوندونو؟ هذا کې ضمیر دا دوباره پورته کېدل دا بعث دی، دا دوباره پورته کېدل او دا ژوندون آیا بالحق دا حق نه دی؟ تاسو خو یې نشته که نه دوباره ژوندون؟ دا څنګه دی اوس؟ دا حق دی او که نه دی؟ حق آیت وی چې ثابت شي، هوایی خبره ته، د خوب خبرو ته، خیالي خبرو ته حق نه ویل کېږي. حق معنا ثابتېدلو، نو دا ثابت دی که نه چې ته په خپله پکې اوس ولاړې
او ته دوباره راپورته شي او ژوندی شو د الله مخې ته ودرې دا حق دی دا څه خوب نه دی څه خیال نه دی څه کیسه او کهاني نه ده څه ناول نه دی بلکې ته په خپله په دې مرحلو باندې تیر شو د الله مخې ته اوس ولاړې دا حق دی او که نه دی قالو دی به وایي بلا ولنا یعنې ولنا وربنا او قسم دی په رب زمونږ باندې قسم به چې بالکل حق دی دې کې خو څه شک او شبه اوس نشته دی دا موږ څه خوب خو نه وینو دا خو هر څه په موږ باندې په خپله تیر شو وربنا او قسم دی په رب زمونږ باندې چې دا هر څه حق دي نو دا منلو او دا اقرار او دا اعتراف بے فیدې دی که ته ډېر وی چا اوسې منم او قسم دی چې منم یې دا هر څه ټیک دي دغه منلو دا اعتراف او دغه اقرار تاته نشي خلاصولی بدی قال فذوقوا العذاب او به فرمایي الله تعالی نو فذوقوا العذاب پس اوسکې عذاب لره ولی بما کنتم تکفرون دا با د پاره سبب دی په سبب دا چې تاسو به مسلسل انکار کولو کنتم تکفرون د ګریمر پرو سره ماضی استمراری ده مطلب دا چې یو کار تاسو یو پیره نه کړی دا کار تاسو بار بار کړی مسلسل هم کړی دی دا تکذیب او دا انکار دا یو پیره نه شوی دا تاسو مسلسل کړی په زندګۍ کې د پیغمبر د هر خبرې تاسو انکار کړی نو بما کنتم تکفرون په سبب دا چې تاسو به انکار کولو او فذوقوا یوي ذوق سکلو توي خلقی ذایقه خپلې ده دا کله کېږي چې کله یو څیز ته وسکې په ژبه باندې او چې کله ښه باقاعده وخوري او ځان برابر کړي ته طعام ویل کېږي طعام او دا وي ذوق وي نو دا نه چې عذاب به صرف سکل وي دی خو په عذاب کې بالکل مکمل پراته وي پکې نو دا فذوق یې ولې وي ځکه چې د یو څیز معلومول په ژبه ډېر ښکلي کېږي چې دا څیز خوږ دی او که تریخ دی نرم دی او که کلک دی او خراب دی او که نه لذت والا دی نو د انسان په دې بدن کې د یو څیز اصل حقیقت د معلومولو بهترین څه دا ژبه ده چې په ژبه یې کې ته مکمل معلوم شي نو ځکه یې فذوق ووایي یعنې د عذاب دا ذایقه به تاسو په ژبه ډېر ښه وڅکئ څنګه چې په ژبه یو څیز ډېر ښه څکلی کېږي دارنګې د عذاب به هم تاسو ډېر ښه به یې څکئ دن او بار ټول بدن به د عذاب څکي به فذوقوا العذاب پس اوسکې عذاب لره بما کنتم تکفرون پس سبب دای چې تاسو مسلسل انکار کولو قد خسر الذين كذبوا یقینا تاوانیان شو هغه کسان چې دروغجن وګڼلو بلقاء الله ملاقات د الله تعالی لره دا چا چې دنیا کې د الله ملاقات نری منلی انکار کړلی دا خلک ډیر لوی تاوان تللو خساره مونږ بار بار وی هغه تاوان توي چې د یو تاجر ګټه او سرمایه چې کوم اصل موړي ده هغه هم ضایع شي او هغه هم دنه تباه شي هغه هم د لاس نه لړ شي دې ته ویل کېږي خساره او نقصان کې دا فرق دی نقصان هو دې ته وي چې ستا سرمایه نه تلي لیکن ګټه ونه شوله یا ګټه کمه وشوه لیکن چې کله اصل سرمایه هم ستا لاسه لړله دې ته ویل کېږي خساره قرآن کریم بار بار خسره وی ان الانسان لفی خسر هر ځای کې د لفظ د خسره او د خسرانو او د خاسرین نوړي دا چا چې انکار کړی دین اصل سرمایه د لاسه تللی ده قد خسر الذین یقینا تاوانیان شو کسانو ډیر لوی تاوانو کو خلکو کذبوا بلقاء الله چې هغوی دروغجن وګڼلو تکذیب یې وکړو بلقاء الله ملاقات د الله تعالی لره او دلته کې د الله د ملاقات نه مرادو د مر نفس دوباره ژوندون دی بعث بعد الموت نه تعبیر وکړو په لقاء الله سره ځکه چې انسان دوباره ژوندي شي نو بیا په هغه ورځ به انسان ته مهلت نه میلاویږي که چا ته جنت نو فوراً به میلاویږي که چا لپاره جهنم نو فوراً به میلاویږي دنیا کې الله تعالی بطور ازمائش او بطور امتحان انسان ته مکور کی مهلت ورکی کافر ته مهلت ته ګناهګار ته مهلت ته مؤمن مسلمان نیک اعمال کی لیکن هغه ثمره دنیا کې نه ملاويږي کافر گناهونه کی ګناهګار مؤمن گناهونه کی دای سزا دنیا کې نه ملاويږي لیکن آخرت کو بیا تاخیر بنی مهلت بنی فوراً به ارس ملوشي لکه څنګه چې ته چا سره ملاقات وکې ستا غرض مقصد فوراً پوره شي دارنګه تا څنګه الله تعالی سره ملاقات وکړو
چې څنګه د قیامت پر ورځ پاسې دي به تا ته هر څه میلو شو. نو بلقاء الله نه مراد هغه باس بعد الموت دوباره پورته کېدلو د قیامت ورځ ده. حتی اذا جاءتهم الساعة تر دې چې کله راشي دي ته قیامت بغتة ناڅاپه، قیامت به ناڅاپه راځي. ناڅاپه نه مراد ده چې انسان ته به توبې مکملو نشي، کافر ته به د ایمان مکملو نشي او ګناهګار مؤمن ته به د ګناه نه د توبې مکملو نشي. ځکه هر انسان ته شیطان دا لالچ ورکي ورګلا زندګي ډیره پاتې ده او باسي توبه ورګلا مرګ کم دی، په ګناهونو کې او په خواهشاتو کې ته مشغوله کړي وي. په دې چل کې به قیامت قائم بشي. که یو انسان قیامت خو به کله راځي، نو د هر چا مرګ دغه دپاره قیامت دی. من مات فقد قامت قیامته، کم انسان چې مړ شو د قیامت قائم شو. او د مرګ ټیم چاته معلوم نه دی. دا هو نه کنه چې انسان بوډا شي نو ګنې مري به، او چې انسان بیمار شي نو ګنې مري به، او چې انسان ګنې لا علاج مرض کې مبتلا شي نو ګنې مري به. صحتمند خلک عمري، ځوانان عمري، ماشومان عمري، ښکلې روغ صحتمند دی مړ شي. دا مرګ د انسان ناڅاپه راځي. انسان په دې اسره ګناه کې چې د توبه وباسمه توبه وباسمه او د توبې مکملو نشي او مرګ راشي. د یوسف علیه السلام رونو چې مشوره کوله چې یوسف علیه السلام به قتل کو، نا یو ورور لکه وجنې ما د پلار د مخې نه لرې کړئ چې ته لرې علاقه کې به وغورځو، خلک د بل علاقې ته بل ملک ته به اوسي، بس مړ مم نشي ژوندي به وي، په دغه ګناه کې مم را نشي، وبداره چې د پلار مخه هم خالي شي. نو یو ورور لکه دا خو ګناه دی چې یو ماشوم موږ د پلار د مینه هغه هر څه وله ختم کو، د پلار نه لرې کو، د ماشوم به څه کېږي، د پلار به څه کېږي. نو دا خو ګناه نه دی. نو دی مړه دا ګناه لري توبه وباسو که نه، وتکونو من بعده قوما صالحین، یا به خیر توبه وباسو. داسې خبره ده. او دی ګناه وکړو د توبې په اراده باندې چې توبه وباسو، حالانکه ګناه چې د انسان نه وشي نو توبه به وباسي، خو په دې نیت به ګناه نه کوي چې دا الله غفور رحیم دی او توبه بیا وباسمه. ولې دا توبه ستا په خپل وس او طاقت کې ده. دا خو الله تعالی انسان ته توبې توفیق ورکي چې تر اوس نه په پلیننګ باندې ګناه کوي. دا خو گویا کې ته د الله تعالی د غلوی رحم او کرم نه غلطه فایده اخلي. مفسرین حضرات وی چې د یوسف علیه السلام دی رونو چونکه په پلیننګ باندې ګناه کړو او دی توبه موږ وباسو، نو 40 کاله یا 80 کاله یوسف علیه السلام چې دوباره پلار سره ملو شي، یا 40 کاله تیر شي یا 80 کاله تیر شوي دي. په دې 40 او په 80 کالو کې دی رونو ته د توبې توفیق نه ملو شوی. دی اقبال جرم نه کړی، پلار مخې ته دا غلطي شوې ده. 80 کاله بعد یا 40 کاله بعد الله رحم په دی وشو او بیا دی تر توبې توفیق ملو شو. انسان له په دې اراده ګناه نه پکار چې توبه وباسمه. نو دی قیامت به انسان ناڅاپه راشي، دا مرګ به انسان ناڅاپه راځي. انسان د شپې پلانینګ کې سبا چې پاسم دا به کوم او سبا په خپل قسمت کې ني. انساني ماهام بدا کوم ماهام قبر کې بیا نو انسان له توبه فوراً وباسل پکار دی او ارټیم وباسل پکار دی. بغتة ناڅاپه قالو دی بوای یا حسرتنا، اے افسوس دی په مونږ باندې، یا حسرتنا دی یا سره انسان आवाज کی چاته چې اوسې ستانه لري دی او ته आवाज کې چې اے پلان کې دی خوراشه، یا حسرتنا دې کې تشبیه ده، گویا کې دا حسرت یو انسان دی او ردنه لري دی او دی ته आवाज کې چې راشه ما مدد د پاره، یا حسرتنا اے حسرت راشه. دا حسرت ټیم هم دا دی، دا افسوس ټیم هم دا دی. خپل ځان ته نسبت کو، یعنی افسوس هم موږ په خپل ځان پکار دی. حسرتنه ځکه وي چې دا حسرت د بل چا وجن نه، دا کوتاهیم زمونږ دا قصورم زمونږ دی، ګنام زمونږ دی، په خپل هم دار سره کړی دی. دا چې موږ سره سو شو دا چا کړنه موږ سره په خپل کړی دی. یا حسرتنا اے افسوس ته په موږ باندې، علا ما فرطنا فیها په هغه سوچ موږ کوتاهی کړی د پای کې، دا موږ چې کومه کوتاهی او تفرید کړی په دې موږ ته افسوس پکار دی. نو فرطنا کوتاهی کولو، دا موږ چې عمل نه کړی، موږ تکذیب کړی، موږ تیاری نه کړی. سفر سونه لوی دی او تیاری موږ بالکل نه کې، زاد راه موږ سر نشته دی. یو انسان چې بل ملک ته سونه تیاری کی
د شناختی کارت او د پاسپورټ او د کاغذونو څونه باقاعده ویریفیکیشن کی او بار بار او څومره او دومره لوی سفر مخې ته را روان دی چې د ملکونو به ته پناه کېږي به نه شناختی کارت شته او نه کاغذونه شته ورسره بوګس دي هلته به د څنګه خلاص شي ځکه وایي حسرتنا علی ما فرطنا فیها چې موږ هم کوتاهي کړې او تفرید کړی فیها پای کې وهم یحملون اوزارهم او حال داری چې دی به یحملون او چتوي به او باروي به اوزارهم بوجونه خپلو اوزار نه مراد ګناهونه دي ابن عباس رضی الله عنه د اوزار معنی خطاياهم کی ګناهونه به دی چتوي علی ظهورهم په خپل شاګانو باندې دا څومره ګناهونه چې انسان دنیا کې کی ادي او باقاعده جسمي او وزنی جسم وي او سبا قیامت کې چې پاسي د قبر نه هغه ګناهونه په وګو باندې وي او دی به وړي علی ظهورهم په خپل شاګانو باندې حدیث کې راځي ابو داود شریف روایت دی یو انسان چې د اوخانو د مال نه زکات نی ورکړي د سره اوخان دي یا د سره ګړي بيزير یا غواګانی دي او د زکات نه ورکړي نو دا اوخان به سبا قیامت کې او داسې میدان وي چې بالکل هموار بوي ای کې به کندنی ای کې به ډوپنی پای کې به غربنی غټه بنی هموار میدان املس راغلي او دی بلاندې پروتي دا سړی او دا اوخان به ډیر غټ غټ وي ډیر ساربه بوي او ډیر دنګ دنګ او غټ غټ بوي او دای نکونه بوي او دغه اوخان به د پاس روان به دی بلاندې پروتي هغه په د باندې خپې لګي با او دا اوخانو په قطار کې در پاسه به تیریږي چې کله اخري ختم شي بل بیا را واپس شي په د باندې او دی بلاندې پروتي تر دې چې الله تعالی کړه بیا فیصله وکي دارنګه چا د غواګانو زکات نی ورکړي دا زکات بغیر نکونه بوي هغه هم په د باندې تیریږي دا شانتي دارنګه بيزيمو دارنګه چا د مال زکات نه ورکړي د سرو د سپینو هغه به د جهنم په اور باندې ګرم کړي شي او دله به داغونه ورکول شي او یو روایت کې ته نه اجدها جوړ شي هغه مار با گنجي مار بوي ډیر گنجي بزکای چا کې بدون زهر وي چې دا زهر د وجنه د مار په سر باندې به ختم ني هغه د املانه به توشي او د خپل جامه چې دا د انسان د جامه کې اړه مکړی وي او دته چې انا کنزک انا مالک سستا خزانه او ستا مال ما یو سبا قیامت کې با د انسان هر یو ګناه ته باقاعده جسم ورکړی شي او د سروي او د په سر او د په وګ باندې پروتي يحملون اوزارهم دی بباروي بوجون خپل گناهونه خپل علی ظهورهم په خپل شاګانو باندې اوزار جمع د وزر ده او وزر په عربی کې الحمل الثقيل توي هغه بوج توي چې ډېر لوی درون وي روح المانی لیکلي دي چې کله یو ظالم مرشي نو مړ کېدو سره د سره یو تور رنگ والا کبیح شکل والا او ډېر بدبودار یو انسان یا زړی کپڑی وي هغه د سره ظاهر شي دیوتی وستا ډېر کبیح شکل دی ډېر بد شکل دی هغه تی ستا عملم ډېر لوی خرابو د شکل په شان ستا عملم خرابو دیوتی ستا خو بوی ډېر زیات دی هغه ستا د عملم د شانتي بوی خراب تو دارنګ دی خبره کی او دا شان جواب ورکی ولا بیاوتی ستا جامې ډېر خراب دي هغه توی ستا عملم دک شانته وکنه بیا دا انسان به د سر قبر ته داخل شي او چې سبا قیامت کې کله دی پاسي اب سرم پاسي با ابر د پوګ باندې کینی اب ته وی چې ستاره لذتونه خواهشات او ګناه ما چې دنیا کې بتا کولو نن به ستا د وګو د پاسه ما او ته ما د محشر میدان ته وړي با د انسان هر ګناه دغه د جسم او د وزن مطابق بوي د دنیا کې به دا ګناه داسې معمولی بني التا دی بدل وی جسمي باری جسم بوي او دا انسان به ګرځي قران وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم دی بدا بوجونه په خپل وګو باندې وړي با الا سا ما يزرون الا خبردار الا پر تنبيه راځي ینه وره دا خبره دا بوج ګره معمولی بوج نه چې انسان به وسی سا ابد د ما اغا يزرون چې دی به بوج وړي دا بوجونو چتولو دا وړلو دا ګره آسان او سپک ندي چې انسان به غني وسی او وای دی نه دا جون مگر جون زمونږ دنیاوی او نه مونږه دوباره پور تکړه شوی او کتوین ای مخاطبه کله چې دی بود راولی شي د خپل رب مهتا او فرمای الله تعالی
اینه دا دوباره ژوندې کېدل حق او بوای دی ولی نا قسم دې پرب زمونږه او فرمای الله تعالی پس اوسه کې عذاب لره پس سبب دای چې تاسو به انکار کولو یقینا تاوانیان شو کسان چې دروغجن وګڼو ملاقات د الله تعالی لره تر دې چې کله راشدي ته قیامت ناصافه او بوای دی ای افسوس دې په مونږ باندې په هغه سوچ موږ کوتاهي کړې ده پای کې او حال دار چې دی وچتوي بوجونه خپل په خپلو شاګانو باندې وره تاسو بد هغه چې دی به بوج اوچتوي